الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بالسابق بيان مسائل الطلاق وفيه أيضا مخکې رکو کې د طلاق مسلې وې دي کوم طلاق ذکر کی خلاصه د رکو بیان قواعد حفظ الملک د ملک او د ملک ته حفاظت قوانین ذکر کیږي ماخذ 229 231 آیت پورې 229 نواله تر 931 پورې د خلاصې ماخذ دی یدا سره بوتو وای په سابق بیان رجوع وفيه بیان ان حق الرجوع الى اي وقت رجوع تر کم وخت پورې کولی شي په عدت کې رجوع کولی شي دو طلاق چې ورکړه رجعي طلاق او رجوع کولی شي کې درې مې ورکه به رجوع نشي کولای ما تاسو ته مخکې وی جاهلیت په دور کې به بزرګونو طلاق ورکول او چې عدت به ختمېده به ورته رجوع کول نه به قضا کول او نه به طلاق کول الله دا حکم راولېږي چې هغه طلاق چې د هغې نه وروسته رجوع کېږي هغه دوه رجعي طلاق دی طلاق هغه طلاق چې د هغې نه وروسته رجوع کېږي مرتان هغه دوه دي الله سنتانې ونوي یا مرتانې وي دکې دې ته اشاره ده چې دا دوه طلاق هم جدا جدا پکار دي په یو ځای دوه طلاق ورکول دا هم بدعي دي خو که ور دې کړه یو ځای نو واقع کېږي واقع کېدل ځان نه څیز دی او اجازت ځان نه څیز دی نو جایز کېدل ځان نه څیز دی فامساکو کې دوه طلاق یې ورکړه فعلیه امساکو په ده باندې منع کول له بیبي دي ساتل له بیبي دي بمعروف په نیکې طریقې او تصریح یا خوشي کول به احسان په نیکې طریقې سره دا نمبر 24 حکم شو عدد د طلاق رجعي دوه دی که درې ورکړه ما تاسو ته جمهور امت دغه رایې ده چې دلایل درته ویو نو بیا دوه درې ورځې هغه اخلي خو دغه مختصر مې ته وي چې یاره ده سعودي عالمانو هم دغه فتوا اخر کې ورکړې رسالې لیکلې او احسان فتاوا کې به وګوري په عربۍ کې رساله د اخر کې فتوا په دې ورکړې ده چې درې طلاق درې واقع کېږي درې طلاق نو دا زمونږ عقل نه مني دومره صحابه او اجماع د حدیث خلاف وکړه اهل حدیث حدیث ته صحابه په هغې نه پوهېدو هغې د نبي علیه اسلام شاګردان بیا عبدالله بن عباس هما حدیث نقل کړی او په شدومت سره پته ورکوي چې درې طلاق څه واقع کېږي درې واقع کېږي او په حدیث عمل نه کوي نو دا زموږ عقل ته نه راځي چې کوم صحابي حدیث نقل کړی پې نه پوهېږي دی پې پوهه خلو صحابه کرام په حدیثو ښه پوهېږي د جناب رسول الله اسلام شاګردان دي احمد بن حنبل رحمه الله یو ضابطه ذکر کړي چې حدیث کې تعارض راشي صحابه ته به راګوزېږي صحابه په حدیثو زمونه ښه پوهېده د نبي علیه اسلام شاګردانو بذات یې ته اورېدلي نو هغې قول به مونږ فیصل ګرځو چې صحابه و عمل کم طرف ته دی طلاق مرتان هغه طلاق چې د هغې نه وروسته رجوع کېږي هغه دوه دي بل 50 نمبر خلع مسله ذکر کېږي ولا یحل لکم تاسو له نه دي روا ان تاخذو چې واخلئ مما بعد له هغه مهر نه اتیتموهن چې ښځو له ورکړی شیان څه شی ته واخلئ الا مگر په یو صورت کې اخیستلی شي ان یخافا چې ښځه او خاوند یېرېږي الله یقیما چې قایم منه کې حدود الله د الله ضوابط او قوانین فإن خفتم که تاسو یېرېدئ حاکمانو یا اولیاو الله یقیما چې ښځه او خاوند به قایم نه کړي د الله حدودو فلا جناح علیهما په ښځه او خاوند ګناه نشته فیما په هغه کې ابتدت به چې دا ښځه په هغې څه فیدې ورکړي ښځه فیدې ورکړي او خاوند یې قبوله کړي او خوله وکړي خو خوله غوره د جانبینو نه کېږي څه زموږ عدالت کې یو حکم او فیصله کوي چې ښځه لاړه شي عدالت ته دوه درې ځایو ما ته خلاصه کړې د خاوند نه نو عدالت یې نشي خلاصولی عدالت به له خاوند راغواړي خاوند ته به وایي د ښځې سم کور کوه او که سم کور نشي کولی نکاح فسخه کړه نو نکاح د جانبینو نه شي فسخه به هم د چا نه راځي د جانبینو نه عدالت یو طرفه چې کوم دی خوله او فسخه نشي کولی خوله د دواړو جانبونه کېږي نو که داسې فسخه وشي او خاوند سره فسخې پته هم نه لګي دا خاوند ښځه بل خاوند نشي کولی دا زوړ خاوند په څه کېده په نکاح کېده ښه نو دا د خلع مسله شو
تلک حدود الله ومن يتعدها تلک حدود الله فإن خفتم کتاسو یریدی الله یقیمه چې دی به قایم نه کړي د الله حدود فلا جناح علیهما په دې دوړو ګناه نشته په هغه کې چې دی کدي فدیه ورک تلک حدود الله دغه د الله حدود فلا تعتدوها ردین تجاوز مکوئ ومن يتعد حدود الله تاکہ د الله د حدودو نه تجاوز وکړو او اولئک دا کسان هم الظالمون صرف او صرف دي ظالمان دا قصر صفت موصوف باندې صفت تفاصیل لیکلي مبتدا او خبر معرفي دي قصر پیدا کوي ظلم په دې پورې خاص دی متجاوز غیر ته نه دی خدا خو طلاق دو دي دا د اصلي خځې د پاره هغه طلاق چې رجوع دي کیږي رسته هغه دو دي او چې وینځي هغه له دوه طلاق ورکړو رجوع نشي کولای دا یو بل اختلافي مسله دا باندې تفسیر مساری لیکلی دا طلاقو کې خځو له اعتبار دی که سړو له اعتبار دی امام سے وای زنانه له اعتبار دی که زنانه سیله و طلاق سری درې دي که زنانه وینځه و طلاق دو دي نور درې امامان اعتبار سړو لره دی که سړی اصل درې طلاق ورکولی چې ښځه کرسو که سړی مریو دو طلاق ورکولی شي دې کې څلور صورته جوړي دو صورت اتفاقی دی او دو صورت اختلافی دی سړی مسیل لی او ښځه مسیله بل اتفاق درې طلاق ورکولی شي او د هغې وجه دا ده چې که څوک سړو له اعتبار ورکوي سړی مسیل دی که څوک زنانه له اعتبار ورکوي زنانه مسیله ده یو صورت بل اتفاقی دی سړی مریی دی او ښځه مینځره او بل اتفاق دوه طلاقه دي که سړی له اعتبار ورکوي هغه مریی دی که زنانه له اعتبار ورکوي هغه مینځله دو صورت اختلافي دي سړی مریی دی ښځه وینځه ده یا سړی اصیل سړی اصیل ښځې وینځله یا سړی غلام دی ښځې اصیله ده نور درې امامان وایي چې سړی اصیل او ښځې وینځي درې ورکولی شي امام صاحب وایي دو ورکولی شي اوس یې بالعکس کوي سړی غلام دی ښځې اصیله ده امام صاحب وایي درې ورکولی شي نور امامان وایي دو ورکولی شي نور امامان سړو له اعتبار ورکوي امام صاحب ښځو له اعتبار ورکوي مزري لیکلي فقال مالک والشافعي واحمد رحمهم الله الاعتبار للزوج هو قول عثمان وعمر وزید بن ثابت هم دار عمر فاروق رحمه قول عثمان هو لزید بن ثابت قول وقال ابو حنیفه الاعتبار للزوجة امام صاحب اعتبار زنانه لره دی او قول علی ابن مسعود رضی الله عنهما فإن طلق هذا شپږشتم نمبر حکم دی په مخکې کې دو طلاق حکم او د دریم طلاق حکم ذکر کیږي فإن طلقها قدریم طلاق ورک که یو په یو ځل ورکړي او که جدا جدا ورکړي فإن طلقها ثالثة فلا تحل له دا ښځه خاوند نه دروه من بعد پس د دریم طلاق نه حتی تنکحه حتی کې دا ښځه نکاح وکړي زوجن د خاوند څخه غیر او چې غیر د اول خاوند نه دی یو بله مثلا ښځو په عبارت نکاح کیږي او که نه کیږي امام صاحب وایي کیږي نور امامان وایي نه کیږي امام صاحب وایي دا حتی تنکحه دا هم د ښځې صیغه ده واحد مؤنث غایب صیغه ده دا ښځه نکاح وکړي فلا تعضلوهن ان ينكحن وروسته آیت روان دی ښځې مه منع کوئ ان ينكحن کې دا ښځې نکاح وکړي او بل آیت کې به الله راشي فیما فعلن دا فعلن هم د ښځو صیغه ده او نبی علیہ السلام فرمای الایم حق بنفسها کونډه ښځه د نفس ډېره حقداره د سړي په حق سره د ښځې خپل حق هم شته او د ولیم حق سره خو دا ښځه رضان ډېره حقداره نو چې ښځې حق غالب دی نو خو صورت خدا غري چې اولیاء یې په نکاح ورکړي خو که ښځې په خپله نکاح وکړه نو زمونږ د امام صاحب مذهب کې یو ظاهر روایت ده یو نادر روایت ظاهر روایت دا دی چې بغیر کوف کې کړي نو نس فسخ یې کولی شي خو کوف کې کړي خو شوې ده که غیر کوف کې کړي نو فسخه د ښځې اولیاء کولی شي خو نادر روایت دا دی چې نه کېږي بغیر کوف کې څه نه کېږي نکاح نه کېږي نادر روایت دار مفتیان فتوا په قول په نادر روایت ورکوي چې اوس دی وی چې شوې ده او بیا فسخه کې بیا مشکله مسله غیر کوف کې کړي و نه کېږي نبی علیه الصلاة والسلام چې عمرې ته راته د میمونې رضی الله عنها سره نکاح کړې وه د نکاح ولی عباس رحمه دا یې د خور خاوند دی اوسو عباس رحمه د خور خاوند و هغه ولی وکیل او نکاح ولا تړلې وه دا غیر ولی شو کنه غیر ولی نکاح کړې وه
دارنګې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د ام سلمې رحمه نکاح کوله وړوکی زوی وایي ته وکیل شه، نابالغه ولی کېدی وکیل کېدی نشي. نبی علیہ السلام یې ته وکیل شه نکاح یې وتړ. یو زنانه نبی علیہ السلام لراله بخاری شریف حدیث بیا نقل کړی، یا رسول الله اسلام تاسو د نکاح اراده ای زه د نکاح کول غواړم. وکیل وسره نه ولی وسره نه وخه. نبی علیہ السلام کته بر او کتلو بیا ورته هیڅ نه وی، بل یو صحابي ماته په نکاح کا. نبی علیہ السلام استاسه زشتره وي زما سره دا یو صادر دی دا وسنیم، یو صادر یو لنګ یو دویم صادر موسنو. نبی علیہ السلام کې دا خزل ورکه نو ته بس غوندي او کې دی غوندي خزل بس ورکه وای زه کور سو وګوره سره اوس په نګوتمه وګورم ا کور ته لاړه او راغه هیڅ سره نو ما سې کور کې نشته. بس خفه غونډه پاسې د نبی علیہ السلام قرآن دی یاد دی پلانې صورت میں یاد. نبی علیہ السلام ته وی زو وجتو کها بما معک من القرآن، قرآن په برکت مې درکړه، ځه قرآن په سبب مې درکړه. امام صاحب ایبا سببیت تعلیم د قرآن مہر نش کی دی. امام شافعی سے وی په عوض د تعلیم د قرآن موتخه دا مہر شروع. دا چې ډېر واقعیت دی. امام صاحب وی د ښځې په عبارت باندې څه کېږي نکاح کېږي، انور امامانو یې نه کېږي. نو من نکاحت بغیر اذن ولیها په نکاحها باطل. نو موږ دې نه خو ستا دعوه نه ثابتېږي. دې عبارت نه خدا معلومیږي چې د ولی په اجازې څخه ښځې نکاح وکړه نو کېږي، د ښځې په عبارت هم کېږي. دعوه دې سره د ښځې په عبارت نه کېږي. او حدیث یې داسې پیش کړ چې د اجازې نه بغیر نه کېږي. نو که اجازه ورکړي وی د ښځې په عبارت کېږي، دې نه خدا معلومیږي. دا ستا له دعوې څه نه دی، د اثبات دلیل نه صحیح کېږي. فإن طلقها دا حدیث بیا شیخ نقل کړي، هغې خپله وریره په نکاح ورکړې وه او ورور یې غایب وسو. وریره په نکاح ورکړې وه ورور یې سو غایب و. نو عمل د راوي کې د روایت د راوي نه خلاف ثابت چې هغه یا مؤولي یا صحیح منسوخي. خبله مسله فإن طلقها که د دویم خاوند طلاق کړه، اول خاوند خو درې طلاق ورکړلو، دویم خاوند سے طلاق نکاح وکړله. فإن طلقها الزوج الثاني وګوره بعد الجماع صحبت به اوسه کړی، صحبت نه مخکې اول خاوند نه جایز کېږي. فإن طلقها که دویم خاوند طلاق کړه د صحبت نه وروسته فلا جناح علیهما نشته ګناه په دې ښځه او په زوړ خاوند باندې ان یتراجعا کې یو بل ته رجوع کړي، علیهما په دغه زوج اول باندې او په دې بخ بیګمې باندې ګناه نشته چې یو بل ته رجوع وکړي. ان ظنا که رضوړو ګماني ان یقیما چې قایم بکي حدود الله د الله حدود وتلک حدود الله او دغه د الله حدود یبینها بیانې د هغه قوم دپاره یعلمون چې هغه پوهېږي. بله مسله درې طلاق سړي ورکړو، د اول خاوند خو اوس نکاح نه کي، دویم خاوند اوس نکاح او جماع وکړه او بیا طلاق کړه اول رواله چې عدت ختم شي. نو دا درې طلاقه هو دا جماع او د دویم خاوند نکاح ختمي دا ختم کوم. وتی الزوج الثاني یهدم ما دون الثلاث اذن عند الشيخين کې درې طلاقونه کمی دوی ورکړي او دویم خاوند اوس نکاح وکي، دا دوه طلاقه ختمي کنه ختمي. د دویم خاوند جماع او نکاح دوه ختمي کنه درې خو ختم کني ستو نابود کړه. دا یو خبريات کې یو طلاق خاوند ورکړي او رجوع ورته وکړه، دا یو پروت دی نکاح ماته نه شو، خو دا یو طلاق پروت دی. که دویم ورکړه دا دویم به اوس حسابي، دا دویم رجعي طلاق ورکړه او رجوع کړه دا پروت دی. که دریم ورکړه مغلظه بشي. خو چې دویم خاوند اوس نکاح وکړه او صحبت یې وسو درې طلاق یې ونړول او د دریو نه کم ختمي کنه ختمي. نو شیخین وایي کې دریو نه کم هم ختمي، مظهري لیکي دوه طلاق هم ختمي. کې دویم خاوند اوس جمع وکړه دوه ختم شو، دا جوړ خاوند مالک د درې طلاق شو بیرته. او خلاف لمحمد امام محمد صاحب کې اختلاف کړي، هغه الله غایل دریو طلاق ذکر کړي، درې طلاق ورکړه او دویم خاوند اوس نکاح او جمع وکړه ول رواس ولا دو ذکر په دو غایا دا نه ده. امام صاحب او امام یوسف صاحب کې دو په طریقه ولا څخه ختمي. وذات ولقتم النساء 20 نمبر حکم دی، لکم الاختیار فی التسریح والامساک، تاسو لپاره اختیار دی چې ښځې له دوه طلاق ورکړه کې به منع کې او خوشي کې
لیکن لا تضاروهن علی کل تقدیر، په هر تقدیر به ښځې له ضرر نه رسې. چیرې ډېر ښکلی دین دی. نبی علیه صلات وسلام وایي چې الله ته ډېر ناخوښه په مباحو کې طلاق دي. طلاقي به له ځانه نه جوړي. ضرورت په وخت کې جایز دي، خو الله پې خوشحالېږي نه خفه کېږي، پې الله ته ناخوښه دي. خو چې ډېره مجبوري شي طلاق ورکړي، نبی علیه شریعت حکم ورله وروسته راشي یو جوړه جامې ولکه ښکلې طریقې سره ځکه تصریح هم به احسان په ښکلې طریقې ځکه خوشي که په ښکلې طریقې خوشي. نو کله چې ښځې طلاق یې کړلې په بلغ نه د دې معنا وکړئ قارب نه اجلهن، نیټې ته نږدې شولې. د دې معنا به قارب نه کوئ ښه، ولې چې نیټه ختمه شوله نو بیا رجوع نه کېږي. رجوع کله کېږي؟ وبعولتهن حق برهن فی ذلک، په دې عدت کې دننه به کوي چې عدت ختم شو بیا څه نشي کولی، رجوع نشي کولی. یو بلغ نه وروسته را روان دی ښه، د هغې بل چان معنا دی بل چان. اذا طلقتم النساء چې ښځې طلاق کړي په بلغ نه معنا قارب نه. لا تسمیت اکثر بحکم الکل څه په تفاصیل لیکلي. اکثر عدت چې ختم شي لکه ټول چې ختم شوي مجاز مرسل. اکثر عدت ختم شو نو فامسکوهن دا ښځې منع کوي په معروفین په نیکې طریقې سره رجوع ورته وکړي، او سرحوهن یا یې خوشي کوي په معروفین په نیکې طریقې سره. ولا تمسکوهن مې ساروئ دا ښځې ضرارن د وجې ضرر نه لتعتدوا کې تاسو تجاوز وکړي چې ته ورته رجوع ضرر دپاره کې معنا دا په عدت کې ورته ضرر مه رسوه. ابو دردان هو فرمایي چې اول خلکو به دا حالت و چې طلاق به ورکول، بیا به ما مذاق او خوشطبیعتي کړې ده، بیا به ورته رجوع کوله په زرګونو طلاق به ورکول. الله وایي داسې مه کوئ. ومن یفعل ذلک، چا چې دا امساک للاضرار وکړو فقد ظلم نفسه، د ځان سې ظلم وکړو، په ځان یې ظلم وکړو. ته خو کنې وایه چې ما په ښځې زیاتی وکړو، خو په ښځې کار څومره تکلیفي تیر به شي په تا را روانه ده ښه. الله به دې جیل ته اچوي او د دې ښځې بدل نه بیرته څه کوي اخلي. نو ځان سه ظلم کوي، په ځان زیاتی کوي. ولا تتخذوا منیسئ ای طلاقینو آیات الله د الله آیتونه هزوا پټو کو سره. عبدالله بن عباس په ورته دا آیت وایي چا به ما ښځې له ډېر طلاق ورکړي، اب وایي درې واقع شو دا نور دې په آیتونو پورې ټوقې کړي. په آیتونو پورې ټوقې ولې کوئ؟ زه طلاق ورکوي او 2000 طلاقینو په آیتونو پورې ټوقې مه کوئ. واذکروا نعمت الله، د الله نعمت را یاد کړئ علیکم پتاسو حیث جعلکم حاکمین علی الازواج، تاسو په دې ښځو حاکمان ګرځولي وي. څومره احسان یې در باندې کړی او تا له ځانه طلاقي جوړ کړی په نه خبره وایي طلاق نو دا طلاق مه کوه، بیا بلا طلاقونه ورکې دا په آیتونو پورې ټوقې مه کوئ. او واذکروا ما انزل، دا تخصیص بار تمیم. او بیا د الله یو خاص نعمت جرایت کوي، یو خو عام نعمت خاص نعمت ما هغه نعمت کتاب انزل چې نازل کړی علیکم په تاسو هغه را یاد کوي. اما انزل سره من الکتاب چې قرآن دی والحکمت او حدیث دی. مدارک معنا په حدیث ته کړي، الله در باندې یو بل لوی انعام کړی، قرآن یې نازل کړی او حدیث یې نازل کړي. یعظکم چې تاسو ته واعظ کوي به په دغه ما انزل باندې. څه ما انزل به دوه څیزونه دي ښه، یو قرآن دی یو حدیث دی. اشاره چې ضمیر چې کوم د ما انزل ته راځي ده. واتقوا الله، د الله نه ویریږئ. واعلموا پوه شئ ان الله چې بېشک الله پاک بكل شیء په هر شي باندې علیم پوهه دی. بسابق بیان احکام طلاق و اقسامه، مخکې کې د طلاق و احکام او اقسام ذکر شو. وفيه اذن بیان الطلاق والرضا، د رضا مسلې ذکر کیږي. وکلاهما يتعلق مع النساء. خلاصه د رکوع بیان او بعض مسائل حفظ الملک، د ملک د حفاظت بعض مسلې ذکر کیږي. ماخذ 232 235 نمبر آیت، 232 نه واخله 235 پوری، دا 30 نمبر حکم دی. مخکې کې الله منع وکړه چې په عدت کې ضرر مه رسوئ. اوس الله وایي د عدت نه وروسته ضرر مه رسوئ. د عدت نه ضرر، یو په عدت کې ضرر دی، یو بعد العدت ضرر دی. د عدت نه وروسته ضرر مه رسوئ. شان نزول یې داسې معقل بن یسار د خور ورکړې وه. جمیل بن عبدالله ته کبیر لیکلي، د خاوند نوم یې جمیل بن عبدالله. هغه له طلاق ورکو، طلاق رجعي له ورکو. بس بیا ورته رجوع نه کوله، عدت یې ختم شو. لیکن نورو کسانو د نکاح پیغام راولېږي، زوړ خاوند هم پکې راولېږو. معقل بن یسار ویې تعالی خو یې چرې نه در کوم.
تاسو ما احسان کړو، تعالی ما خور په نکاح در کړو، تا طلاق کړو، ولې طلاق ولا به کې طلاق دی ورکړ، طلاق رجعي دی ورکړي، رجوع دی ولې نه کوله؟ په عدت کې به رجوع کړو وکړه، رجوع دی وکړه، نکاح ماته شبه د پیغام ولې نه را لیک، نورو کسانو پیغام را ولېږه، نو ته اوس پیغام را لیک، تاله نه در کوم. الله دا حکم را ولېږه چې دا خور دې مه منع کوه، زوړ خاوند سره نکاح کوي پرې چې وسو. وإذا طلقتم النساء، که تاسو ښځې طلاق کړې طلاقا رجعي دا سوای ښه په طلاق رجعي سره، دا یو دا په بلغ نه دی ښه، په بلغ نه اجلهن نیټې ته ورسېدې، معنا عدت یې ختم شو. هغه مخکې بلغ نه څه معنا و؟ عدت یې نږدې شو ختمېدو ته، ځکه رجوع د ختمېدو نه وروسته نه کېږي، په عدت کې دن نه کېږي، او دلته عدت یې ختم شو. فلا تعضلوهن مې منع کوئ اینکحن چې نکاح وکړي ازواجهن د خپلو طلاقي خاوندانو سره، طلاقینو سره بېرته نکاح کوي ودې وسکي. مطلب باندې پوه شي، نکته طرف کې وایم نه قاعده در طرف کې وایم. اینکحن امام صاحب وایي د ښځو صیغه ده ښه، ازواجهن دا خاوندان دي، نو خاوندان خو اوس نه دي، خاوند طلاق کړی او عدت یې ختم شو، اوس یې خاوند دی نه دي، نو دا د ماکانه په اعتبار سره ښه. المطلقات المطلقین سو په تفاصیل لیکلي طلاقي خاوندان، هو من باب مجاز مرسل، دا د باب د مجاز مرسل نه دی، علاقه پکې ماکانه دی سره، اوس یې خاوندان نه دي، اوس خو طلاقین دي ښه، خو ماکانه کې څه خاوندانو، هغه طلاقینو خاوندانو سره بېرته نکاح کوي، نو ودې کې منع کوي مو. دا باندې بیزاوي لیکلي چې قال الشافعي رحمه الله دل سیاق الکلامین علی افتراق البلوغین، د سیاق له دوړو کلامو نه معلومیږي چې دوړه بلوغه په معنا کې بدل، هغه مخکې بلغ نه څه معنا وه؟ خارب نه، او دې بلغ نه څه معنا؟ ختم شي نیټه، بالکل ښه بلغ نه معنا نیټه ختم شي. ذالک دا ترک د عزل چې الله یې منع کوي، یوعظ به په دې سواس کې من هغه چاته کان منکم چې وي ستاسو نه یؤمنو چې ایمان لري بالله په الله پاک والیوم الاخر او د آخرت په ورځ، ذالک دا ترک د عزل ازکا لکم ډېر غوره د ستاسو لپاره، واطهرو ډېر پاکوونکی دی، ازکا معنا انما وانفو دغه ستاسو نه په زیاته را. یقالو زکا زر اذا نما چې ډېر شي برکت ته ویلی چې څه په تفاسیر بیزاوي لیکي د استې دا ډېر انفا حکم د ستاسو لره، او اطهرو ډېر پاکوونکی دی. والله یعلم، الله پوهېږي په مضراتو نه، په عزل کې مضرات چې کوم دي تاسو نه پوهېږئ. ښځه د نکاح نه منع کړه، زوړ خاوند دی، کېدای شي ناجایز تعلقات جوړ کړي، نو مې منع کوه. ښځه او خاوند یې خپلو کې بېرته راضي وو، خو معقل بن یسار ورته ته وایي زه نه په نکاح نه در کوم، نو داسې مه کوئ. ښه دا 28 نمبر حکم، د عدت نه وروسته ښځې ته ضرر مه رسوئ. 29 نمبر حکم دا په رولبیر دی ښه، والوالدات او میندې یرضعن فیدې ورکړي، دا خبر دی او معنا یې د سره ده د امر ده، خبر دی امر دا شی رب تو وایي په سابق بیان احکام النساء و فيه بیان احکام الصبیان، مخکې د ښځو احکام او دلته د ماشومانو دي، یا داسې وایي مخکې کې د طلاق مسله وه، طلاق یې ښځې له ورکړه، هغه حامله ده، ماشوم یې وشولو، وظیفه یو مسله ده، ښځه د خاوند بچي له فی نه ورکوي، ستا بچی دی ته پوه شو کار دی پوه شه، زه ستا بچي له جوړ څه نه ورکوم فی ورکوم، نو یا خاوند داسې کوي وړوکی بچی د مور نه به واخلي، دا ماشوم تر هغې پورې چې دی خپل کار نشي کولی، دی د مور په تربیت کې به څه کې به 2 کالو ته لا نه رسېدلی، تمیز والا نه جوړ شوی، نو دې تربیت د مور حق دی، مور به د ماشوم تربیت کوي، او چې 2 کالو ته ورسي د مور خدمت ته محتاج نه تمیز والا شي، نو بیا به د پلار په نګرانۍ کښېنو، نو وړوکی ماشوم به یې ښځه به یې طلاقه کړي او د هغې نه بیا څه کوي وابخلي، نو دا خو یوازې ستا بچی نه دی، د دې ښځې هم بچی دی، نو داسې کارونه مه کوئ. والوالدات او میندې اکثر دا ښځې هم داسې کوي، وایي زه ستا بچي له څه نه ورکوم فی نه ورکوم، او اکثر خاوندان داسې کوي د ښځې نه وړوکی ماشوم څه کړي جدا کړي، نه دا نه دي په کار. ګورې الله ته تعبیر په والداتو څه وکړه، عطف تعبیر بلفظ الوالدات دون المطلقات، مطلقات یو ته الله ونه وایي چې را طلاقې شوې ښځې د بچو له فی ورکړي، لاستعطافهن نحو الاولاد،
الله یې مایله کوي د بچو طرف ته. بعد حصول طلاق فحصول الطلاق لهن لا ينبغي ان يحرمهن عاطفیة الامومة. سب تفاصیل لیکلي. حصول طلاق ور د ښځې منع نه کېده، شفقت د چا نه ده؟ موروالی نه. دا خو د دې معصوم سره مور ده، دې باندې شفقت کوه. نو میاندې د فی ورکړي خپلو بچو ته. حولین 2 کاله کاملین پوره. موده د رضاعت د جمهورو په نس 2 کاله. 2 کاله نه زیات معصوم له فی ورکول دا څه نه دي، جایزه نه دي. امام ابو حنیفه رحمه الله 2.5 کاله وي. هغه فرمایي وحمله وفصاله 30 شهر. هغه دا 30 له دوړو سره لګي. وحمله 30 شهر وفصاله 30 شهر. حملم 13 میاشتې دی، د پویو نه جدا کېدل هم 13 میاشتې دي. بیا په اعتراض کې چې حمل خو تاسو 2 کاله وایي، په قرآن عمل بیا نه کوئ. مدارک ښکلې معنا کړي. وحمل علی الاکوف، د مور دا معصوم په غېږ کې چت کړی و 30 شهر 13 میاشتې په غېږ ګرځاو. وفصاله پیو له ورکړي، پویو نه په 10 میاشت کې جدا کړی. نو په ګېډه حمل نه دی، ګېډه حمل 2 کاله یو، په غېږ کې 2.5 کاله ګرځولی دی. دا د مور حق الله ذکر کوي چې د مور حق دی. امام ابو حنیفه رحمه الله 2.5 کاله د موده د رضاعت ته. نو صاحبین او جمهور 2 کاله یادې. پتو په قول لچاره ده جمهور ده 2 کال نه زیات پی ورکول معصوم له دا جایز نه. لمن اراد هذا الحكم لمن اراد، دا حکم د هغه چا لپاره دی چې اراده کوي ایتم الرضاعت ایتم مدت الرضاعت، چې هغه موده د رضاعت پوره کوي. دا اراده که موده د رضاعت نه پوره کوي نو مخکې معصوم د پوی نه اړولی شي. رسته به الله اوس حکم را چې ښځه او خاوند راځي چې دا معصوم د پوی نه اړوو، نو کال پسې اړوي، 6 میاشتې پسې اړوي، د پوی نه اړولی شي. ښه خو که دا غواړي چې پوره موده د رضاعت کې پوی ورکړي، نه بیا 100 کاله دي 2 کاله دي. نو هذا الحكم لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له. ولې الله وګټ ټکی وي ښه داسې ونه وي چې وعلى الوالد رزقهن، په پلار باندې د ښځو روزي. وانما قيل المولود له، الله مولود له دون الوالد ليعلم ان ما ولدنا لهم، چې دا خبره معلومه چې ښځو دا معصوم خاوند لږه کولې. ذل اولاد للاباء والنسب الیهم، اولاد نسبت چاته کیږي؟ پلارانو ته. نسب د پلار نه ثابتېږي. نو د پلارانو ته نسبت وکړي د زنانو خو تاسو له فکان علیهم ان یرزقوهن، په دې خاوندانو لازم دي چې د ښځو له خرچه ورکړي. نو که په نکاح کې د نکاح د وجې پې خرچه لازمه ده، او که طلاق یې ورکړي او معصوم وشو عدت یې ختم شو، د ارضا د وجې به نفقه ورکوي. ستا بچي له څه ورکوي؟ تا طلاقه کړی او معصوم وشو عدت یې ختم شو، ستا بچي له پی ورکوي. نو بیا د ښځې له ته خرچه ورکوه که علی المولود له، معنا په پلار باندې، په هغه کس باندې ولیده له چې هغه له ولد زېږولی شوی. رزقهن روزي د دې ښځو ده، وکسوتهن او جامې د ښځو دي بالمعروف د عرف مطابق. لا تکلف نفس، نشي مکلف کولی یو نفس الا وسعها مگر په قدر د طاقت. سړی مالدار د مالدارۍ نفقه به ورکوي، که غریب د غریبۍ نفقه به ورکوي. لا تضار والدة، یا دا معلوم صیغه ده یا مجهول نه ده چې معلوم شي بیا به لا تضاررو شي. څه شي؟ اوله ری به مکسوره شي، اوله را په دوام کې مدغمه شوی او ساکنه شوی، لا تضار ته جوړ شوی دی. او که دا چې کوم دی مجهوله صیغه شي بیا به لا تضاررو شي. څه به شي؟ لا تضاررو مجهوله صیغه به شي، بیا ما اوله را ساکنه شوی او دویمه کې مدغم شوی ده. چې معلومه صیغه شي واریتون به فاعل شي، او که مجهوله صیغه شي واریتون به نایب فاعل شي. ضرر دې نشي رسولی به دا معنا کوي. مور ته ضرر دې نه رسوي مور، چې معلومه صیغه شي داسې معنا به ضرر دې نشي رسولی. والدتون مور ته بولدها د دې د بچي په وجه، ولا مولود له نه پلار ته بولده دغه د بچي په وجه. الله دواړو ته مضاف، د پلار هم بچی دی د مور هم بچی دی، د یو بل ته په دې بچي په وجه ضرر نه رسوي. پلار ته ضرر دار چې دا ښځه وایي پی نه ورکوم. یو دیانتن دی یو قضاءن دی. قضاءن په ښځې لازم نه دي چې معصوم له پی ورکړي. قاضي ته راغلم زه پی نشم ورکولی، نو قاضي به ښځې خاوند ته وایي چې بله دایو له وګوره
خو دیانتن پې لازم دی فیما بینها و بین الله. که یو صورت د سړي وس نه کېږي، د سړي وس نه کېږي، ښځه وایي زه پی نه ورکوم، جدا مسله نور ښځې باندې قضاءً لازم نه دي، دیانتن بهتري لازم دی چې خپل ماشوم له پی ورکوي. نو پلار ته ضرر نه رسوي په دې بچي سره چې زه ستا بچي له پی نه ورکوم. او یا دا خاوند یې ښځې له ضرر رسوي چې تا ته الله ویلي چې پی ورکوه نو بس پی ورکوه، یوه ټکه نه در کوم، طلاقه کړي، نن له جامې راوړم او نن له څپلۍ او چپلې راوړم، دغسې به خدمت کې نو دا ښځې ته ضرر دی، د دواړو بچې دی. او یا ښځې ته ضرر دا دی چې جدا یې کړي دېسېږي زه په تا جوړ پی ورکوم، نو ښځه ښه پی ورکوي او خاوند یې بچې ته جدا کړي چې په تا نه ورکوم، دا مور ته ضرر دی. نو وعلی الوارث په وارث د ماشوم، دې دوه ترجمې شوي. امام صاحب داسې ترجمه کوي په وارث د ماشوم، خو امام صاحب وایي یو قید به ورسره لګوي وعلی الوارث ذی رحم محرم، وارث د ماشوم چې داسې خپلواني چې نکاح ورسه حرامه وي. د ماشوم وارث دی او نکاح ورسه ورور دی، خور دی، ترې دی، مامای دی، دې سره نکاح حرامه وي که نه. داسې ماشوم داسې وارث دی چې هغه سره نکاح حرامه ده، مثل ذلک په مثل لدیري چې په خاوند یې مړ شولو، نو د دې ماشوم وارث به دې ښځې له خرچه ورکوي څه په قدر د میراث، چې څومره میراث وي هغومره به خرچه ورکوي. نو یو ورور دی، یو خور دی، دا ماشوم چې مړ شي دوه حصه میراث د چا کېږي؟ د ورور کېږي، درېیمه حصه د خور کېږي، نو خرچه به مولا دقسې کوي. د ښځې نفقه کې څومره میراث وړي د میراث مطابق به د دایي له کې د ماشوم له پی ورکوي، هغې له به چې کوم دی دا خرچه ورکوي، جامې او کپړې به له ورکوي، نفقه به له ورکوي. امام صاحب داسې ترجمه کوي وعلی الوارث په وارث باندې چې د ماشوم وارث دی ذی رحم محرم، لقراءة عبدالله بن مسعود، عبدالله بن مسعود قرأت داسې راغلی وعلی الوارث ذی الرحم مثل ذلک، ای ان ماته کدا پلار یې مړ شو په وارث د ماشوم نفقه ده بقدر میراث یې د میراث په مقدار. دا په هغه صورت کې د ماشوم مال نه وي، څه نه وي، پلار یې مړ شو د ماشوم مال نه وي، د ماشوم وارثان به د ښځې نفقه ورکوي په مقدار د میراث باندې، او که د ماشوم مال و د ماشوم په مال کې به ورکوي. دا وارث د ماشوم نه دی، دا به خرچه د ښځې ادا کوي، د ماشوم په مال کې به ورکوي. داسې ترجمه امام صاحب کړي. امام مالک صاحب، امام شافعي صاحب وایي مراد د وارث نه دا ولد دی، ښه دا ماشوم و. وعلی الوارث په وارث د مړي باندې، هغه مړي ته دغه کوي، د مړی مړ شو له پلار یې مړ شو، د پلار وارث څوک دی؟ دا ماشوم دی، په دې ماشوم باندې مثل ذلک دا هلکه د ماشوم مال. او که د ماشوم مال نه و، امام شافعي صاحب وایي نفقې په مور ده، بغیر د والدانو باندې، والدینو باندې څه نشته دی، جبر فی النفقه نشته، که په خپله خوښې ورکوي خو مجبوره کولی به نشي. نو زمونږ امام صاحب ترجمه کوي په وارث د ماشوم، د ماشوم چې کوم وارثان دی به د ښځې خرچه ادا کوي، د دایي دایي جامې او کپړو خرچه به وارثان د ماشوم ادا کوي، د میراث په مقدار کې د ماشوم مړ چې څومره میراث ته وړي شي هغسې خرچه به ادا کوي. او امام شافعي صاحب وایي دا ماشوم په خپله وارث دی، نو که د مال و په مال کې به خرچه ورکوي، په دې وارث نه فقط، که د مال نه و بیا په مور خرچه لازمه ده. ولا جناح علیکم فإن اراده، که ښځه او خاوند اراده وکړه فصالا د جدا کولو د ماشوم د پیو نه، چېرې دا ماشوم د پیو نه جدا کوو، ان ترادین صادن ان ترازین، دا ان ترازین ظرف مستقر داسې فصال کې صادر و پر رضامندۍ سمین هم نه دوړو، ښځه او خاوند دواړه راضي دي، کې دوه کالونه مخکې دا ماشوم نه چا نه اړو، د پیو نه اړو. وتشاورین فإن اراده فصالا ان تشاورین، په مشورې څخه فصالا صادرا ان ترازین فصالا صادرا ان تشاورین، داسې د پیو نه جدا کېدلو چې مشورې سو، فلا جناح علیهما، په دې ښځې او خاوند ګناه نشته. که مشورې سه وایي د پیو نه اړو ډوډۍ چې به ورکوو، کیلې به له راوړو، نور پی نه ورکوو، بس ټیک ده. وإن اردتم، او که تاسو اراده وکړه ان تسترضعوا المراضع، که تاسو طلب د پیو د دایانو نه وکئ، اولادکم د خپل اولاد لپاره، ان تسترضعوا تاسو طلب د رضاعت د دایانو نه وکئ د خپل اولاد لپاره، فلا جناح علیکم، په دې کې هم په تاسو ګناه نشته. بله دایي له ونیسي، مور ته تکلیف یې ویا، بله دایي له ونیسي بیماره یو، هغې نه هغه پی ورکوي، دې کې هم ګناه نشته.
خدا پکې شرط دی اذا سلمتم کله کې تاسو اوس پاره ما اتیتم هغه چې ورکړي پنه کې طریقې چې ورکړي دې بیا سپارل سامان ورکړي خاصم ورکړي اذا سلمتم کې تاسو اوس پاره ما اتیتم دا معنا ما اردتم ایتاه سم تاسو دا ورکول اراده کړي چې ور دې کړه خو بیا سپارل ته ضرورت نشته تا دا ورکول اراده کړي هغه ته اوس پارل مخ کې ته اوس پارل ښه او ساوی لیکلی دي چې دا بیان د حکم دا شرط د صحت د اجازه دا تسلیم نه دی بلکې دا بیان د اکمل دی لأن التعجیل اطیب لنفوسهن دا مخکې چې خرچه ورکي دا ډېر خوشاله ورکي دا غیر زړون لره دا یې دی ولنیولې دو تا ولا خرچه مخکې ورکړه به خوشاله شي تا دا معصوم به ښه تربیت کوي ته بالمعروف کې جګړه ده سلمتم وای زما سره ولګي ماتایتم وای زما سره ولګي دوړو سره ولګوي اذا سلمتم بالمعروف وماتایتم بالمعروف چې تسلیم کوي پنه کې طریقې ما هغه ته تسلیم کوي اتایتم چې د ورکول سم کړي ارادم کړي هغه دې دایله ورکي واتقوا الله د الله نه اوریږي وعلموا فوش ان الله چې بشک الله پاک بما په هغه باندې تعملون کې تاسو کوي بصیر بنا دی دا عربی دا قاعده اسم ظاهر ذکر شي دوباره ته ضمیر راځي کیږي الله نو اسم ظاهر د مخ کې ذکر شوی او علم ان الله به ذکر شوی او جاء ظاهر موجه المضمر للمحابه الله اسم ظاهر ذکر کړی د ضمیر په ځای د یره د پاره کې داخله کوی ریږي ضمیر څه پته لګي چاته راځي اسم ظاهر کې خو شکونه نشته دا الله حکم دی نو واتقوا الله د الله نه اوریږي وعلموا ان الله الله پاک د الله نه خلق کیږي الله نه خلق کیږي دا د دیشم نمبر حکم ذکر کی عدت وفات ذکر کیږي په سابق بیان عدت الطلاق او په لاحق بیان عدت الوفات مخکې کې طلاق او عدت وز د وفات عدت ته دی باندې برادان پوهه کې چې وینځوینو دا غي عدت دوه هزاره دا دوه میاشتې 15 ورځې ښه او چې اصله خزي او حامله نه ایسه عدت یې 4 میاشتې ولس ورځې دی خاوند یې مړ شي 4 میاشتې ولس ورځې عدت پتې رہی دی کې به ډول او سنگار او زیب او زینت باندې کوي او چې حامله نو عدت یې وځه سره ده حمل لا چې حامله عدت یې وځه حمل او که حامله نه وای عدت یې سوري 4 میاشتې او لس ورځې دا عدت به د یو بل مسله در تفکیک کوم د عدت کې یو خو د طلاق او عدت هغه ته راواله یو پات عدت کې خو به میراث کیږي طلاق او عدت کې د خځې نفقه شته او کو نشته امام ابو حنیفه رحمه الله وای نفقه هم شته او سکنا هم شته څه شته نفقه هم شته او سکنا هم شته امام محمد رحمه الله فرمای چې نه نفقه شته او نه شته سکنا شته فاطمه بنت قیس حدیث او اذا خاوند طلاق کړم نبی علیہ السلام مال نه نفقه مقرر کړه او نه را لسم مقرر کړه سکنا یې را مقرر کړه هغه وینه نفقه شته او نه سکنا شته امام صاحب وې دواړه شته امام شافعی صاحب امام مالک صاحب وې سکنا شته او نفقه نشته اسکنوهن من حيث سکنتم دینه معلومی کې سکنا شته او نفقه ولا نشته په حدیث د فاطمه بنت قیس رحمانی دلیل نسی او دلایل ته نشته ملي به ټیم دون نه خو زموږ دا مذهب د چې نفقه هم شته سکنا شته الله پاک وي اسکنوهن من حيث سکنتم لا تخرجوهن من بيوتهن الله دا طلاق شوی خزي د کورون نمو باسي په کور کې عبادت تیری سکنا شته عمر فاروق هوته د فاطمه بنت قیس حدیث ورسېدو چې دا خاوند طلاق کړمو نبی علیہ السلام له سکنا دغه مقرر نه کړله عمر فاروق موږ د الله کتاب نه پریدو او د پیغمبر علیہ السلام حدیث نه پریدو یو خځه د روایت د وجې پته نه لګي چې حدیث یاد دی کیر بیا شنه فرمای کې دا د الله نه نه ری کې دا سه روایت نقل کړي معنا دا دغه مختلف تعویلات حدیثو کې راغلي یو خدا زبان دراز و جګړې بیړې کولې نو خدا سړی طلاق کې او کله ول خور د مری نه نیولې او کله ولا مور د مری نه نیولې نو به د کور استلې شي
نو دا یې ځکه ایستلې وه چې دا جګړې به ورسره کولې، او یا دغه مکان وحشي او خالي و، دې وجې نه د کور نه ایستلې وه. نوره سکنا او نفقې څه دی شته دی. حضرت له وفات چې ښځه حامله نه وه 4 میاشتې 10 ورځې دی. اول کې 1 کال عدت وسو. نبی علیہ السلام وایي چې اول کې به داسې صورت و 1 کال به په تنګه کوټه کې ناسته وه زنانه، تنګه کوټه کې چې کال به تیر شو نه جامې به نه بدلولې، په بد حال کې به وه. بیا به یې څه شیشه ورکړه لوټه موټه او دغه خرخنه غونده، هغه به چې کوم دی په گزار کړه چې بس عدت ختم شلو، د پچې مچې به گزار کړل، او دا بدن به داسې زهریلو چې صدابه پورې بدن اصولو ادابه به مړه شوله. دومره سخت حکم و جاهلیت ته وخت. اسلام والله آسان حکم راوسته چې 4 میاشتې و 10 ورځې عدت په تېرې، 4 میاشتې. په نورو مړو باندې به زنانه 3 ورځو نه زیات سوګ نه مناوئ، به خاوند باندې به څو سوګ مناوئ 4 میاشتې و 10 ورځې غم به کوي. که حامله و عدت یې وجه د حمل دی. اولات الاحمال اجلهن ای یضعن حملهن، چې ماشوم یې وشي عدت یې ختم شو. بعضې صحابه دا رایو چې دا به ابدالاجلین تېروي، که 4 میاشتې او 10 ورځې ډېرې وي نو دا به تېروي، او که دا حمل اوږد و دا به تېروي. زنانه خاوند مړ شولو، حمل یې څه دی 8 میاشتې پاتې دی، نو دا ډېرې دي که نه، نو دا به تېروي. او که حمل یې نږدې و او دا بله 4 میاشتې او 10 ورځې ډېرې وي، حمل ته 1 میاشت ده پاتې و 4 میاشتې 10 ورځې ډېرې وي، دا به عدت تېروي. خو دې باندې فتوا نشته، د بعضې صحابه رایې ده، جمهور امت دغه رایې ده چې دا حکم اول کې و بیا منسوخ شوی، 4 میاشتې او 10 ورځې به عدت تېروي. که حامله وه عدت یې وجه د حمل دی. بیا داسې حدیثو کې راغلي خاوند یې مړ شولو او 1 ورځ یا 2 ورځې تېرې شو، ماشوم یې وشو، همدا ښځه آزاده شو، بله نکاح څه کولی شي؟ دا کولی شي چې ماشوم یې وشو، خاوند یې په تخته پروت دی، عدت یې ختم شلو، بیا عدت ختم. نو که حامله وه عدت یې وجه د حمل دی، که حامله نه وه عدت یې 4 میاشتې 10 ورځې دی. والذین او هغه کسان یتوفون چې وفات شي منکم ستاسو نه، ویذرون فرید ازواجن خاوندان، د ازواج مشترک غونډه لفظ ښځې او سړي دواړو ته وایي خاوندان فریدي. یا تربصنه انتظار به کوي دا ښځې بانفسهن په خپلو نفسونو 4 اشهر 4 میاشتې و 10 او 10 ورځې. فاذا بلغنا کله کې دې ورسېږي اجلهن خپلې نیټې ته 4 میاشتې او 10 ورځې تېرې شي، فلا جناح علیکم په تاسو ګناه نشته فیما په هغه کې فعلنه کې د ښځو کو ګوره دا هم د ښځو صیغه بانفسهن په باره د خپل نفسونو کې ډول او سینګار یې بالمعروف په نیکې طریقې سره د عرف مطابق، نو ګناه پرې نشته دی. والله بما تعملون، الله په هغه چې تاسو یې کوئ خبیر خبردار دی. 1 نمبر حکم ذکر کی په عدت کې د نکاح پیغام نشي ورکولی ښځې له. دا 4 فعل الله ذکر کړي، 2 د ژبې فعل دی، 1 جایز دی 1 ناجایز، 2 د زړه فعل دی، 1 ناجایز دی 1 جایز دی. ولا جناح علیکم په تاسو ګناه نشته. دا اول فعل شو. فیما په هغه کې عرضتم کې تاسو تعریض کوئ به په هغې سره ما عرضتم سره من خطبة النکاح، که د نکاح پیغام د ښځو دی، خطبه د نکاح پیغام ته وایي، خطبه ته وایي، تعریض یې کوئ. تعریض ته وایي ایهام المقصود بما لم یوضع له حقیقتا ولا مجازا، د مخاطب په وهم کې مقصود وګرځئ په داسې لفظ چې نه له حقیقتا وځي او نه له مجازا وځي، هغه ذهن کې واچوي چې زما دا اراده په داسې الفاظو سره ذکر کې چې هغه د معنا دپاره څه نه شي وضع شوي نه وي، دا تعریض. هغه تعریض مثال چې کوم دی تفسیرونو ذکر کړی. قال ابن عباس، عبدالله بن عباس عنهما فرمایي که قول الرجل، لکه سړی داسې ودیدتو زه دا خوښوم ان الله یسر لی امرأة صالحه، چې الله ما ته نیکه بیبي په نصیب کړي. او یا داسې الفاظ وایي ان النساء لمن حاجتي، زما یو بیبي ته ضرورت، نکاح ته مې ضرورت دی، داسې الفاظ وایي هغې ته وراوري، نو دا تعریض کولی شي د عدت په حالت کې. دا له زړه ژبې فعل له جایز دی، یو له زړه فعل. او اکننتم یا پټ ساتئ تاسو دا د نکاح پیغام په انفسکم په خپل زړه کې،
نه صراحتاً ذکر کوي او نه کنایتاً ذکر کوي. اراده د نکاح دی نه ده کړې، او په زړه کې دا د نکاح پیغام پټو ساتي چې یاره عدت ختم شو نو زه به ورته څه کوم، د نکاح پیغام ورکوم، نو دا زړه پیر شو، دا جایز. علم الله، الله په عالم دی، انکم ستذکرونهن، چې زر دی کې تاسو یې بیبیانو ته ذکر وکړئ. الله ته پته ده چې انسان عاجز دی، صبر نشي کولی، نو تاسو به ورته دا تعریض خامخا دا ذکر به ورته کوئ. فاجاز لکم التعریض، الله تعالی تعریض جایز کو. تعریض د جبه پیر شو، اکننتم د زړه پیر شو، دو پیل نه جایز دي. ولکن لا تواعدوهن، تاسو دی بیبیانو سواده مکوئ سر د نکاح. سر معنا پټه مکوئ. سر معنا په خپله پټوالی دی، بیا په جما کې استعمالي، صحبت او جما پټه کېږي، بیا په نکاح کې استعمالي کېږي. دا نکاح سبب د جما دی، سره ذکر د سر د مراد ته نکاح. ولکن لا تواعدوهن سرا، تاسو د بیبیانو سواده د نکاح مکوئ. دا رجب فعل دی، دا جایز نه ده، د نکاح وعده سم کوي. ولکن لا تواعدوهن، نکاح د بیبیانو وعده د نکاح بیبیانو سم کوي سرا د نکاح. الا ان تقولوا، ها کتا سوای قولا معروفا، نیک وینا چاغه تعریض دی، نیک وینا تعریض دی، تعریض کول شي. دا رجب پیر شو، ناجایز شو. جب پیل وعده د نکاح سم کوي، تعریض کولای شي، پټه پړه کې ساتل شي د نکاح پیغام، تعریض ورته مکوي. یو د زړه عمل ناجایز دی، هغه دار ولا تعظموا عقدة النکاح، دا زړه عمل. تاسو عقد اراده مکوي د غوټې د نکاح، دا جایز نه دی. تاسو اراده مکوي د غوټې د نکاح، ځکه چې انسان کمزور دی، چې اراده وکړي کېدای شي عدت کې نکاح وکړي، نو په عدت کې خو نکاح ناروا ده، نو اراده هم مکوه، دا زړه عمل شو، ناروا شو. حتی یبلغ الکتاب، حتی چې عدت ورسي. کتاب معنا لیکلی شوی حکم چې هغه عدت دی. انما سمی الاجل کتابا لانه فرض بالکتاب، دا عدت په فرق کتاب سره فرض شوی، ځکه ورته کتاب وایي. اجله معنا غایته، مدارک دا معنا کړي، دا نیټه اخیر ته ورسي، عدت ختم شي، بیا خیر دی، بیا که اراده کوي نو کولی شي. د دې نه معلومیږي د ارادې نه الله منع وکړو، په اراده الله سړی نیسي. دا وضاحت درته وکړم. ښه، 5 چیزونه دي، په دې څلورو انسان ماخوذ نه دی، او په دې 5 ماخوذ جمل او سایو وغیرہ. شرف التوضیح، فتح الملهم وغیرہ یو شعر هم لیکلی. اول پیدان پوهه که یو حاجز دی، سره په حاجز الله سړی نه نیسي. حاجز څه ته وایي؟ زړه کې خبره راشي او فوراً لاړه شي، زړه کې خبره راشي او په دې الله سړی نه نیسي. دویم خاطر دی. خاطر دی ته وایي چې زړه کې خبره راشي او زړه کې لږ ټیم تیر کړي، خو زړه پې کرل لیبل ونه کړي. څه ونه کړي؟ زړه ته خبره راشي او لږ وخت پکې تیر کړي، خو زړه پې کرل لیبل ونه کړي، دا خاطر دی، په دې الله سړی نه نیسي. دریم نمبر حدیث النفس دی. حدیث النفس دی ته وایي چې زړه کې خبره راشي او زړه پې کرل لیبل هم وکړي، دا حدیث النفس و. زړه پې خبرې وکړي چې کوم یا نه کوم، په دې الله سړی نه نیسي. څلورم نمبر هم دی. هم دی ته وایي زړه کې خبره راشي، زړه پې کرل لیبل وکړي او زړه یو طرف له ترجیح ورکړي. څه ورکړي؟ یا کولی یا نه کولی، د ګناه خبره یا د نیکۍ خبرې، زړه پې کرل لیبل وکړي، یو طرف له ترجیح ورکړي، یا کوم یا نه کوم. د مانځه اراده زړه کې راشي چې مونځ کوم، یا غلا او زنا او بل څه زړه کې راشي، کوم یا نه کوم، دا هم دی. په دې الله ثواب ورکوي، ګناه نه ورکوي. څه که د مانځه هم یې وکړو ثواب پې میلاویږي، که د ګناه هم یې وکړو عذاب پې څه نه کېږي، نه میلاویږي، او که د نیکۍ هم یې وکړو ثواب پې میلاویږي. یو عزم دی چې کلکه اراده وکړي. ښه، زړه کې خبره راشي او زړه پې کرل لیبل وکړي او کلکه اراده وکړي چې دا کار کوم یا نه کوم، په دې ثواب هم میلاویږي او عذاب هم پې میلاویږي. دا عزم دی. هم پېژنده. په دې باندې ته 2 دلیل ویم. یو دلیل دا دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې قاتل او مقتول به دواړه ورته ځي. صحابه یا رسول الله قاتل خو قتل کړي، دا مقتول به ولې دوزخ ته ځي. دا عزم د قتل کړی اوس د کلکه اراده کړی و، د بل ته ناست و، خو دا بل پې مخکې شو مړی. یو حدیث کې دا راځي 4 قسمه خلک دی. 2 قسمه نیکان دی، 2 بدان دي.
یو هغه کس ته چې الله مال او دولت هم ورکړی او علم هم ورکړی او دا مال دولت د علم مطابق لګی، دا خو نمبر 1 نیک دی. دویم هغه کس ته چې الله علم ورکړی او دولت یې نه دی ورکړی خو عزم یې دی کمال الله دولت را کړی ما د فلاني شر مدرسه ما هم جوړه کړې وي، په دې عزم الله څه ورکوي؟ ثواب ورکوي. دو بدان دي، یو هغه دی چې جاهلی او دولت وسري او دولت بې ځایه لګوي، سینماګانې پې جوړوي، بل څه پې کوي، ډمې راولي، دا خو نمبر 1 مجرم شروع. بل هغه دی چې جاهلی او دولت وسنی نو سایل مې نه دولتي او دا عزمي که زما سره دولت وی نو ما به هم یو سینما جوړه کړې وي. دی د هغه اول څه په ګناه کې شریک دی سره څه د عزم په وجه، داسې حدیث کې راغلي. نو په عزم باندې الله سړی نیسي، ولا تعظموا، الله د عزم نه منع کړي کنه، عزم د غوټې د نکاح مه کوئ، په عزم باندې الله سړی راګیري. اوس شعر ووایي مراتب القصد 5 حاجس ذکروا، مراتب القصد 5 د قصد مرتبه 5 دي، حاجس یو حاجس ته ذکروا علماء ذکر کړي. مراقب القصد 5 حاجس ذکروا فخاطر فحدیث النفس فاستمع، فخاطر دیم خاطر دی، فحدیث النفس بل حدیث النفس ته فاستمع وګورته کیدا. مراتب القصد 5 حاجس ذکروا فخاطر فحدیث النفس فاستمع، دا ضرور شو، حاجس او خاطر او حدیث النفس درې شو. یلیه هم فعزم كلها رفعت، یلیه هم دی حدیث النفس ته هم نږدې دی، فعزم بیا ته عزم نږدې دی، 5 شو. كلها رفعت، یلیه هم فعزم كلها دا ټول مرفوع دي، سوا الاخیری ففيه الاخذ قد وقع، سوا د رستنینا په دې کې گرفتاری واقع شوی، رستنی کې عزم دی کنه، عزم الله سړی نیسی. دا 5 چیزونه مراتب القصد 5 حاجس ذکروا فخاطر فحدیث النفس فاستمع، یلیه هم فعزم كلها رفعت، سوى الاخیر ففيه الاخذ قد وقع. ولا تعزموا، عزم مکوي د غوټې د نکاح حتی یبلغ الکتاب، حتی چې لیکلی شی حکم چې عدت ته ورسي، اجله غایت خپل منتها ته. وعلم په دې ځان پوهه کې دا د قرآن سیاست ان الله یعلم ما فی انفسکم، الله پوهیږي په هغه چې ستاسو په زړونو کې دي. تا زړه کې عزم د په عدت کې دا الله ته معلوم دي، فاحذروه د الله نه ویریږئ. وعلم پوه شئ ان الله غفور، چې الله ډیر بخښونکی دی، که عزم دې کړی او توبه دې ویستل الله به دې وبخي. حلیم صبر والا دی، غفور لمن عظمه او لم يفعل، او حلیم صابر دی لمن عظمه چې قصد یې کړی الله صابر دی، فورا سزا څه نه کوي، دا نه ورکوي. دا به دې ظاهر دی فی کلیهما ذکر الطلاق، دواړو کې ذکر د طلاق دی. خلاصه د رکوع بیان و بقیت مسائل حفظ الملک، د ملک د حفاظت باقی احکام ذکر کی. ملک نکاحی او ملک رقبی ماخذ 237 نواخله تر 240 241 پوری خلاصه ماخذ. لا جناح علیکم، پتا سو باندې ګناه نشته ان طلقتم النساء، ځان نزول داسې یو سړیو د انصارونه تزوج امراتن د یو خدای سره نکاح من بني حنیفه، چې هغه ښځه د بنو حنیفه قبیلې نه وه، ولم یسمي لها مهرا، مهر یې نه مسمه کړي. ثم طلقها، بیا طلاق کړه، قبل یسمي قبل ان یمسها، د جما نه مخکې. دا آیت د هغې باره کې نازل شو، سبو تفسیر او قرطبي لیکلي. دې کې 4 صورته دي. اول 2 صورته جوړ کړئ، ښځه طلاق کړه، مهر به مسمه یا به نه، 2 شو که نه، مهر به مسمه یا به نه، یا به مسمه کړی یا به نه مسمه کړی. په 2 صورتو کې د خلوت صحیحه او د جما نه به مخکې طلاق کړي یا به وروسته طلاق کړي، 2 نه 4. که مهر مسمه کړو د جما نه وروسته طلاق کړه، کل مهر مسمه کېږي څه، او که مهر مسمه کړو د جما نه مخکې طلاق کړه، نیم مهر مسمه کېږي. دا خو د دې حکم شو چې مهر مسمه شوی قبل الخلوت و نو نیم مهر مسمه کېږي، بعد الخلوت و کل مهر مسمه کېږي. او د دې صورت تراش مهر نه د مسمه کړي، قبل الخلوت یې طلاق کړه،
متع لازم ده، متع باندې یو جوړه جامې به ورکوي، او که مهر یې نه دی مسما کړی او بعد الخلوت یې طلاق کړه، د جما نه وروسته مهر مثل به ورکوي. د دې کمې همزولي د دې ترلونه دي، د دې خاندان سره تعلق لري، د دې په شان ښایسته دي، د دې هم عمر دي، سري د عمر په وجه مهر بدلېږي، د دې هم عمر دی او هم عصر دي، د هغې کې څومره مهر یا قومونه به ورکوي. دا مهر مثل شروع. یاد هم کړه خبر د یو مطلقې دپاره متع واجب ده چې مهر هم نه مسما شوی او صحبت هم ورسره نه شوی، د دې نور څه نه کېږي، نو متع جوړه جامې به ورکړي. او د نورو درې مطلقو ته خو څه میلاویږي که نه، د دې لپاره متع مستحب ده. سره ولا متع مستحب ده ولا. لا جناح علیکم 32 نمبر حکم دی، نشته ګناه په تاسو باندې بالسابق احکام المطلقه باعتبار العدة وفيه باعتبار لزوم المهر. مخکې له طلاق شوو ښځو احکام د عدت په اعتبار سره، دې کې له طلاق شوو ښځو احکام دي د لزوم د مهر په اعتبار سره چې مهر لازمیږي او که نه. لا جناح علیکم په تاسو ګناه نشته دی ان طلقتم النساء که ښځې طلاق کړي. دا ما مصدریه حینه دی ښه، وقت د عدم مماستهن، په هغه وخت کې چې تاسو سره جما نه ده کړې، او دا او تفریدو په تمسو ته د لم د لاندې راخه، او لم تفریدو لهن فریضه، نه مو سره جما کړې نه ولا مهر مقرر کړی، لم تفریدو نه مقرر کړی لهن لدې ښځو لپاره فریضه مهر، فریضه په معنا د مفروضه سره مقرر شوی مهر عملاً دی کې، نو په تاسو ګناه نشته. خو په دې صورت کې ومتعوهن متع ولا ورکړي، معطوف علیه حذف دی، ښه مدارکو سره ایستلي فطلقوهن ومتعوهن، طلاق ورکړي او متع ورکړي، متع یو جوړه جامې ورکړي. الامر للوجوب، د دې لپاره مطلقې لپاره امر د وجوب لپاره عند ابي حنیفه و شافعي و احمد رحمهم الله، درې امامانو دې له متع واجب، و عند مالک للاستحباب، ما مالک سوی دا امر د څه لپاره دی، د متع مستحب ده، او جمهور وی دا متع واجب ده. د نورو مطلقو لپاره متع مستحب ده او د یوې لپاره سره واجب ده چې نه مهر مسما شوی نه جما شوی، دې نور هېڅ نه کېږي، صرف متع به ورکوي. یو خو د امر د وجې، یو علی الموسع قدره، علام د لزوم دپاره، په مالدار باندې د هغه په مالدارۍ په مقدار دی، او علی المقتر قدره، او په فقیر باندې د هغه د فقیرۍ په مقدار دی، فقیرۍ په مقدار. متاع متعوهن متاع دا لاغي مفعول مطلق دی، متع ولا ورکوي بالمعروف د عرف مطابق، او حقا دا مفعول مطلق دی، دا متع ثابته ده علی المحسنین په نیکانو باندې. دا یو صورت شوخه، دا قبل الخلوت طلاق دی او مهر سره څه شوی دی نه دی مسما شوی. دویم صورت وان طلقتموهن کدا ښځې طلاق کړي من قبل ان تمسوهن د جما نه مخکې، د خلوت صحیح نه مخکې، هغه قبل الخلوت حکم او دام سره قبل الخلوت حکم دی. خو دې کې یو خبره ده، وقت فرضتم، هغه مخکې لم تفریدو او دلته قد فرضتم، خال داله چې مقرر کړی دی لهن د ښځو لپاره فریضه مهر، فنصف ما فرضتم، نیم هغه مهر ورکړي چې تاسو مقرر کړی دی. ښځه دې طلاق کړه او مهر دې مسما کړی او جما دې نه ده کړې، نو بیا نیم مهر کېږي. څه هم قبل الخلوت طلاق و، هغه صورتو چې مهر نو مسما شوی، او دا هم قبل الخلوت طلاق دی خو مهر څه شوی دی مسما شوی، دواړه قبل الخلوت دی، یو صورت کې مطالعه یو صورت کې نیم مهر دی. او که بعد الخلوت او مهر مسما او ټول مهر دی، او که مهر نو مسما بعد الخلوت او مهر مثل دا دو صورت دلته نه ذکر شي. ښه فنصف ما فرضتم، نیم د هغه مهر چې تاسو مقرر کړی دی، الا ان یعفون، ها کدا ښځې عفو وکړي، او یعفو الذي دلته مؤنث صیغه، اگر که دواړه صحیح کېږي، ښه د مذکر صیغه هم داسې راځي، مذکر اصل کې یعفوونه به شي، څه نو یو به پکې حذف شي، یعفونه به جوړ شي، نو یعفونه په وزن د مذکر صیغه هم راځي، د مؤنث پکې هم راځي. فرق پکې دا دی بیضاوي لیکلي چې واو د مذکر په صیغه کې دا ضمیر دی، ښه او نون علامه د رفع ده، او د مؤنث په صيغه کې دا واو لام کلمه ده، څه یعفون یفعلن وزن دی، دا واو لام کلمه ده او نون ضمیر دی. مؤنث په صيغه کې دا نون ضمیر دی، دا دواړه صيغه دلته مؤنث صيغه ده. کې دا ښځې عفو وکړي، ښځې عفو څه مطلب وایي، زما نیم مهر کېږي نیم هم دننه غواړم،
جدا خبره ده. او یعفو الذی یعفو کې هغه کس بیده د هغه په لاس کې عقدة النکاح د نکاح غوټه ده. د نکاح غوټه الله سړي له ورکړي، هغه عفو کې چې ستا نیم کېږي خو زه ټول در کوم. څه در کوم؟ ستا نیم مهر کېږي، ما مهر مسما کړی، خلوت نه دی راغلی، نو ستا نیم کېږي زه ټول در کوم. جدا خبره ده. وان تعفو چې تاسو عفو کوئ ای خاوندانو، اقربو ډېره نږدې ده لتقوا پرهیزګارۍ ته. د ښځې لاس ته مه کښېنه چې ښځه به راته مهر معاف کړي، عدالتوب دی. نو ته عفو وکړه، ته له پوره ورکړه، د ښځې نه غني مهر مه ایساروه. او معرف ادریس لیکلي د په تفاسیر او ساوي کې دا ان تعفو صيغه تغلیبي له دواړو له ورځي. هذا الخطاب للذکور والاناث. هر یو ته الله وایي چې عفو وکړه، ښځې ته وایي ته معاف کړه، سړي ته وایي ته معاف کړه، دواړو له ورورئ. وان تعفو کې تاسو عفو کوئ اقرب للتقوا پرهیزګارۍ ته ډېره نږدې ده. ولا تنسوا الفضل بینکم، مه هېروئ احسان په خپل منځ کې. ګورئ دې نه معلومیږي ښځه دې په سړي احسان وکړي، سړی دې په ښځه احسان وکړي. ان الله بما تعملون، بېشکه الله په هغه چې تاسو کوئ بصیر بنا دی. قراشه فی السابق بیان حقوق النساء، بیان احکام النساء. فی السابق ذکر حقوق العباد وفیه ذکر حقوق الله. مخکې کې حقوق العباد ذکر، اوس حقوق الله ذکر کیږي. یادا سی وای فی السابق ولا تنسوا الفضل بینکم وفیه ولا تنسوا انفسکم من الفضل. مخکې وی چې یو بل باندې احسان مه هېروئ، ښځه په خاوند احسان کوي، خاوند په ښځې کوي. اوس الله وایي ځان د احسان نه مه هېروئ. هسې نه کې ته الله ما ته ویلي په ښځه احسان کوه، ټولو د خاوند د ښځې نه چاپېره ګرځي او ښځه د خاوند نه لمونځ او اودس ورته پرېږدي. بس الله وایي ما ته وایي احسان، نو په ښځه او خاوند خو د احسان وکړو، په ځان د احسان ونه کړو، ځان هېر نه کړې ښه، لمونځ هم ورسه کوه. دا یې ربط معرف ادریس دغه ربط لیکلی. ولا تنسوا انفسکم من الفضل والاحسان. یا داسې وایي فی السابق ذکر ابغض المباحات. مخکې کې د طلاقو مسله ذکر شوه چې الله پرې خفه کېږي ښه، ابغض المباحات. وفیه ذکر کفارته، دې کې د هغې کفاره ذکر کېږي چې مونځ دی طلاقي طلاق دې ورکړه نو یو دوه رکعته مونځ به شروع کړه، الله دې معاف کړي. ښه دا تا ښکلی کار خو نه که ځان یې طلاقي جوړ کړی. لأن الحسنات یذهبن السیئات، په نیکیانو څه ګناهونه څه کېږي دا ختمېږي. ولا تنسوا الفضل بینکم، مه هېروئ احسان په خپل منځ کې. وحافظو، تاسو محافظت کوئ علی الصلوات په ټولو مونځونو، والصلاة الوسطی په درمیانه مونځ باندې. دا د امام صاحب مونځ مذهب دی چې درمیانه مونځ مازدیګر دی، په دې کې صحیح حدیث ډېر زیات راغلي. حافظو علی الصلوات، په ټولو مونځونو حفاظت وکړئ او خاص کر پر درمیانه مانځ باندې. بل احوال لی پکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې غزوه خندق یې کول د مازدیګر مونځ قضا شو. یو روایت کې مازدیګر راغلی، یو کې څلور راغلي، یو کې درې راغلي. په یو ورځ مازدیګر مونځ قضا شو، اوږده قضا وه. په بله ورځ باندې درې مونځونه قضا شي، مازدیګر ماسپښین مازدیګر ماښام، دا درې قضا شي. او دا څلورم د خپل ټیم نه وروسته شوی، د ماسخوتن هغه نه قضا شوی، د ټیم نه وروسته شوی. نبی علیه السلام وایي حبسونا عن الصلاة الوسطی، موږ یې له صلات وسطی نه منع کړو چې د مازدیګر مونځ دی. ملأ الله بیوتهم وقبورهم نارا، الله دې په دنیا کې کورونه او په آخرت کې قبرونه د اور نه ډکي. دې کې مرفوع حدیث راغلی دی او د نورو مونځونو کې مرفوع حدیث نه دی راغلی. نو صلات وسطی د مازدیګر مونځ، د مازدیګر مونځ تاکید ځکه شوی دی چې مازدیګر مونځ د سړي نه اکثر قضا کېږي، دا د شغل وخت دی. د مازدیګر په مانځه کې که دکاندار وي نو بس ګاهک دومره راشي د مازدیګر مونځ یې قضا کېږي. و یاره دا سودا به خرڅه کړمه، مازدیګر مونځ به خیر وروسته وکړمه. که طالبان یې سپلۍ واخلي نو چکر له لاړ شي، د مازدیګر مونځ قضا کړي. عبدالله چې طالب صاحب مونږ ته ما ځان طالب جره کړم، وایي سپلۍ به یې د ځمکې ته راویسته او په مازه په وخت کې یې منډه کړه. لکه طالب ادا څه کوي، ما نه مور و پلار د مانځه تپوس نه کوي، د سبق تپوس را نه کوي، د سبق له رالېږلی. جومات نه مې وشاړ، څه جومات کې دی مونځ نه کوي، طالبان هم پکې چکر ورته لاړ شي، مونځ قضا کړي. دارنګې زمیندار څادر راواخلي، نور لږ یخ شوی دی، نو دی غواله به لږ ګیا راورېبه ما، دا ګیا له لاړ شي. بس هر څوک پکې مشغوله وي. مازدیګر مونځ اکثر د سړي نه قضا کېږي. والصلاة الوسطی، او دا حافظو مفعلې صغر
دا له جانبینو نه وي. نو دا معنا شه ان حفظتم الصلاة حفظکم الله، که د مانځه حفاظت هم کو الله به ستاسو حفاظت کوي. 5 وخته مانځه له راځه الله به دې کرونا نه بچ کوي. او که مانځه نه تښتېدې کرونا به د باندې لګي. د مانځه حفاظت کوئ مفاعلي صيغه ده، الله به ستاسو څه کوي؟ حفاظت کوي. د مانځه په برکت به الله حفاظت کوي. ان حفظتم الصلاة حفظکم الله. وقوموا لله، ودرېږئ الله پاک ته قانتین تابعدار. قنوت طاعت ته ویلی شي. قنوت بلا معناګانې، مداومت علی شی ته ویلی شي. قرآن خاص کړی په مداومت علی طاعت پورې، طاعت باندې دایم پاتې شي، په طاعت باندې دایم پاتې شي. د خشوع په طریقې سره مونږ همیشه کوي. وقوموا لله قانتین. زه اودس کوم راځم. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. دا بل حکم چې کوم دی ذکر کی، صلات خوف چې کوم دی ذکر کی. فإن خفتم کتا سو یریدلی فرجالا چې په خپو ولاړې وي نو مونځ وکوي، او رکبانا یا سواری وي مونځ وکوي. فإذا أمنتم کله کې تاسو په امن کې شوئ فاذکروا الله، دا الله ذکر کوي. کما علمکم کې ما مصدریه دی بیزاوی لیکلی یا موصوله کا تعلیمه ایاکم، لکه الله دا تعلیم درکړي ما دا هغه خبر ولم تکونو تعلمون کې تاسو ته نه معلومي. دغه خو یو خبره دا وکړي چې دا رجال جمع دراجل. دراجل دوه معناګانې دي. راجل روان تم وي. واذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا، التم رجال لاغلی. وعلى كل ضامر یاتین من كل فج عمیق. په خلقو کې اعلان وکړه یاتوک رجالا، پیدا برا روانی حج ته. وعلى كل ضامر، په هر خواروخ بسور یاتین من فج عمیق. هلته د رجال معنا پیدا روان دي. او یو دا رجال، دا رجال هم جمع د راجل، خو چې په خپو ولاړي په روانه کې مونږ نه کي، په روانه کې څه نه کي. نو دلته معنا په خپو ولاړي. یو رجال جمع د رجل لخه سره سړي ته وایي رجال. رجال په معنا له سړو سره دی، نساء په معنا زنانو سره دی. فإن خفتم که تاسو یریدلی په رجالن مې مونځ وکړئ چې په خپو باندې ولاړې وي. او رکبانا یا سواری وي، کې څنګه کولی شي؟ په سورلۍ سړی سوري او مزل کوي، خو سورلۍ کوي نو ستا مونځ کېږي. سړی پیدا روان یو جګړه شروع شي بیا څه نه کېږي مونځ، بیا مونځ وروسته شو. غزوه خندق کې نبی اسلام مونځونه وروسته کړي، جګړې په حالت کې مونځ نه کېږي. فإذا أمنتم دویمه خبره کې دا یاد کړئ، دا خوف الله په ان څه ذکر کړی او امن فیضا څه ذکر کړی. څه عربی کې ان د شک د پر راځي، اذا د یقین د پر راځي. دا خوف شکی دی او دا یقین جزمی، دا امن جزمی دی. امن جزمی دی، الله پیدا ذکر کړی. مونږه داسې چل کړی دا خوف هم یقیني کړی دی او دا امن هم شکی کړی دی. بس داسې هغه پروپیګنډه شروع کرونا او کرونا او کرونا، که اخبار ګورې او که خبر ګورې، بس د خلکو باندې په زور دړه دوري راځي. په زور یې وجنوي. دا عقیده لرل پکار دی چې د الله نه مونږ نشو تښتېدلی. څه بس ښه اطمینان ساتئ او خپل مونځ اودس کوئ او د الله نه به چېرته تښتې؟ الله نه څوک تښتېدی شي؟ نشي تښتېدی. نو داسې د خلکو ذهن جوړول پکار دي چې د خلکو ذهن کې اعتماد راشي، څه راشي او دا یېرې ختم شي. یو طرف ته غټې غټې دعوې کو لړنا هېډر نه نه، بل طرف ته هم خلک د یېرې مړ کړو. په کور کې خلک پریشان دي، واړه پریشان دي، زنانه پریشان دي، باباګان سری پریشان دي. نو داسې تعلیم ورکول پکار دي چې د دې پریشانۍ نه ختم شي. کرونا نه یم اسې په سر در راشي وایي زما کرونا ده، به زړه دوره پرې راغلي مړي سار له مړي. نو خلک ولې وژنئ؟ مطلب باندې پوه شئ، د خلکو له اطمینان ورکوي، اطمینان چې دا ده او دا څونه مړي کېږي، بلا مړي کېږي که نه، دا په کرونا مري
د مقبرو کې مړي وشمېرئ چې کم مړي ډېر دي. په کرونا چې مړي دي هغه ډېر دي که دا نور ډېر مقبرې دې ډکې دي. په کومه ورځ چې د مرګ ورځ د ګور شپه په کور نه کېږي، د ګور شپه په کور نه کېږي. هغه ورځ باندې سړی خامخا مري. احتیاط ځان له څه دا موږ نه وایو چې احتیاط دې څوک نه کوي، احتیاط ښه احتیاط کوه. خو دا خلک د یرې څه کوئ مه وژنئ. داسې څوک په کار دی چې د خلکو په سر لاس کړي دا یره ولا ختمه کړي، خلکو د یرې مړه کړه. ښه نو الله دا خوف د شک په صیغې څه ذکر کړی دا کله کله شاذ او نادری دا له شک په مرتبه کې شو، او دا امن یقیني دی سره او دا ډیر دی. الله دا اذا په صیغې څه ذکر کړ، اذا په صیغې څه ذکر. دا نو کتاب کې صفوه تفسیر لیکلی، ابو سعود لیکلی فاذا امنتم کله کې تاسو په امن کې شئ فذكروا الله دا الله ذکر وکړئ کما علمکم لکه چې الله تعلیم درکړي ما دا هغه خبرو لم تکونو تعلمون کې تاسو نه پوهېدلی. والذین هغه کساندان 34 نمبر حکم دی د عیدت. جمهور وایي دا حکم منسوخ دی. اول عیدت یو کال وي ته شي مجاهد سے وای نه دی منسوخه، مجاهد صاحب دا څه ترجمه کوي والذین هغه کسان یتوفون چې وفات چې منکم تاسو ويذرون فریدی ازواجن بیبیان نو وصیتا فلیوسی وصیتا وصیت وکي لازواجهم د خپل بیبیانو د پر متان د نفي ال الحول ترکارا پوری غیر اخراج چې استل کیږي بنا سمانا څلور میاشتې ولس ورځ عیدت خوده، څلور میاشتې ولس ورځ عیدت خوده دا پکې الله ذاتی حکم را لګلې. جمهور علما هدایت مخکې راغه مخینه یت رستره او یو کال عیدت به څلور میاشتې تلاوت کې هغه مخکې نزول کې سره رستره. مجاهد سے وینا دا رستره اول الله څلور میاشتې ولس ورځ عیدت لازم کو به وي کې څلور میاشتې ولس ورځ عیدت تیر شي اوس به وصیت کې سبا کې زما د اخذ به چې زموږ شو ما زما د کور نه یو کال نه استل کېږي نو بس دا وس نه دی منسوخ. مجاهد سے وي قرطبي وي د مجاهد سره چا موافقت نه کړي، مجاهد په دې کې یوازې دی وصیت دی کې د خپل بیان لپاره سامان د نه په ترکال پوري غیر اخراج استل کېږي بنا فین خرجنا بعد الحول. مجاهد سے دا معنی کدا کال نه رسته وتلی فلا جناح علیکم پتا سو ګنا نشته. فین خرجنا بعد الحول فلا جناح علیکم پتا سو ګنا نشته فيما په هغه کې فعلنا کې د خزو مبارک د خپل نفسونو کې عام معروف پني کې طریقې سره زیب و زینت وکړ یا پتا سو ګنا نشته من تزین و تعرض للخطاب. ها والله عزیز الله غالب دی حکیم خاوند د حکمت دی. دا بل مسله ذکر کی د یو متعلقې د پاره متعال عظیم او مخ کی وي امتهن الموسی قدر المقتری چې زنانه طلاق کړه قبل من طلقتموهن من قبل فلا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضه ومتعوهن. دې لپاره متواجب لدې نور درې قسمه لپاره متاثره مستحب ده. وللمطلقات دا 35 نمبر حکم دی. دا مطلق شو خزه د لپاره متاع او متعه بالمعروف پني کې طریقې سره حقا لا ثابت علی المتقین فپرهیزګارو. کذالک امدارنګ یبین الله الله بیانې لکم تاسو لپاره د لپاره آیاته خپل آیاتونه لعلکم تعقلون شاید کې تاسو پوه شئ. په سابق بیانو مسائل حفظ الملک، په سابق بیانو مسائل النساء زنانو مسئلې ذکر شي. وفيه بیان الجهاد کې جهاد ذکر کیږي. مناسبت ادار ان حب النساء لا يمنعكم من الجهاد، محبت د نساء د جهاد نه مننه. خلاصه د رکوع بعد قانون حفظ الملک و حفظه، بس د قانون د اخذ الملک نه چې حکومت واخلي حفاظت د ملک او د ملک او کې داغه نه رسته بیان د اقدامی عمل کیږي. اقدامی عمل په دشمن سره مقابله پکار ماخذ 244 نواخله تر 248 پورې خلاصې ماخذ دی. یادا سی وای په سابقه بیان او ابواب البر تنیکي احکام ذکر شو. وشاق علی النفس امران په نفس دوه کار ډېر ګران دي، یو جهاد نفس بالنفس او یو جهاد بالمال. څه چیزونه ګران دي؟ جهاد بالنفس ډېر ګران دی او جهاد بالمال دا ډېر ګران دی. والامران او دو امر
یقعان مزاحمین فی حقوق الله و حقوق العباد، دو کارا په حقوق الله او حقوق العباد کې رکاوټ واقع کیږي. یو حب المال دی، یو کراهیت الموت دی. یو حب المال دا په جهاد بالمال کې رکاوټ واقع کیږي، یو کراهیت الموت دی دا په جهاد بالنفس کې رکاوټ واقع کیږي. نو دیو جن الله د بنی اسرائیل قصه ذکر کړ لیعلمو چې خلق پوه شي چې ان الموت والحیات غیر موقوف علی السبب ظاهری، مرګ او حیات په ظاهری سبب سره نه دی، موقوفه نه دی. ول بنی اسرائیل په زورګونو اوس شروع الله مړ کړ، د مر نه تخیدا او الله مړ کړ. دا کرونا لګېدلې وسه وبا لګېدلې ونو دي تختیدل او دی الوفونخه الوف جمع کثرت صیغه زورګونو. تفسیر قرطبی وی بس دا د 100,000 نه زیات نور 400 روایت پکې تفسیرونه مختلف لیکلي، سو کوئی 4,000 سو کوئی 8,000 سو کوئی 10,000 سو کوئی 1,500 سو کوئی 40,000 سو کوئی 90,000 سو په تفاسیر پکې دا افغان نقل کړي. تفسیر قرطبی وی ها صحیح دا انهم زادوا على 10,000 د 100,000 نه زیاتو، لأن الالوف جمع کثرت، دا الوف جمع کثرت ده، دا غي اطلاق د 100 نه په زیاتو کې دی. اوسېدل په واسط په خوار په خوا کې یو کله دا وردان نومیو، دا وردان نومیو او دې د مرګ نه چې کوم دی و تختیدل کې تختیدل نو الله ټول مړ کړو. دې د وبا نه تختیده الله ټول مړ کړو. دا واقعا الله ذکر کړه چې د مرګ نه بېریږي نه سم نیکان خلق هغه مرګ نه خو سړی احتیاط کوي چې مړ نشم، چې مرګ پیرا شي غاړې ور کوي، مر لغاړه ور کوي ریږي تینا. او بدن خلق دی یو نیک سړی نه چاته پوسو کوي دا څه وجه کې تاسو د نیکان د مرګ باندې جوړ پروام نه وي. همو د مرګ نه یریږو تخت دي ناغه یمون ځان له آخرت کور جوړ کړی دی، د دنیا کور مران دی. تاسو له دنیا کور جوړ کړی د آخرت کور مران دی. تاسو د آباد نه غیر آباد ته ځئ ځکه یریږئ. همون د غیر آباد نه چرته ځو آباد ته ځو پروام نشته ری. د علم تعالی تعالی دی کته الی الذین حق کسانو ته دا مرد او عقوبت په طریقې سره. خواجه ابوبکر باقلانی سے وای کدا د طریقې د عقوبت سو د نیټه مرنو تفسیر قرطبی لیکل. ها نو ځکه الله به دی ژوند کړلو چې الله به ژوند کړ. تعالی دی کته له هغه کسانو خرجو چې وتلو می دیارهم د خپل کورونه وهم الوف دي زرګونو حذر الموت د وجه د یری د مرګ نه هغه مرګ سو طاعون خو طاعون نه ریدلو تختیدل. الله دا سونوي حضرت طاعون کې د طاعون کې مر نه چا وته منډه نه والے اصل کې د مر نه ریدل. فقال لهم الله موت، الله ورته یمړ شي ثم احیاهم یو جمع پس الله ژوند کړو په دعا د حزقیل علیه السلام سره. ان الله لذو فضل علی الناس، الله خاوند فضل له په خلق، ولكن اکثر الناس لیکن اکثر په خلقو کې لا شکرون شکر نو باسي. دا واقع الله ذکر کړه چې دوه چیزونه په احکامو کې رکاوټ واقع کیږي. یو کراهیت نمبر منځونه هم ګډ وډ شي ښه مون حکم دی د الله کنه. نبی علیہ السلام ای تراسو جوخ چو خود ریږي د کعبه امامانو بدا به اعلان کاو تراسو التصقو سد الخلل وس اعلان کوي جدا جدا ودرېږي. نبی علیہ السلام یو ځای ودرېږي وسې جدا په احکامو کې رکاوټ واقع شو که واقع نه. واذن فی الناس بالحج یاتوک رجال ولا اعلان د حج وکړه چې خلک را منډه وای دی بیت الله شریف ته اوس اعلان وکړه مرাজি کعبه شریف دې سړی نشي تللی. دا کراهیت د مر په احکامو کې څه واقع کی رکاوټ نه الله وای دی د احمر نه تختیدنو خلاص شروع خلاص نه شروع. یو دعا وایي ښه حدیث کې راغلی بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء. دا کې سړی وای اس تکلیف ورته هر شر نه به الله بچ کړي. ناسو چې راوی د حدیث ته هغه باندې فالج راغی شاګرد ته داسې ګوري وای ما ته مګوره حدیث کې شک نشته حدیث هم د قصيره خو الله دا تقديري فیصله په معنا نافذ کوله زما بیګا دا دعا یې رسوله الله را باندې فالج راوست. دینه دوه مسلې معلومه شي. یو کې دا دعا وای الله به د شرور نه بچ کړي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء او بل د حدیث نه دا معلومه شوه چې الله مقرر کړي هغه خامخا کیږي په د باندې پالج مقرر الله یې راکړه ها او جوړوي نه ویله پالج پیراغه
تقدیر پر احتیاط باندې څه نه کی، تدبیر تقدیر کے خلاف نہیں چلتے، تدبیر د تقدیر خلاف څه نه کی چلیږي نه، موږ په تقدیر ایمان نو تدبیر وکړو، اسباب به اختیارو، ایمان به بسې په تقدیر. دا عقیده به مې چې موږ د اسباب اختیارو او که سره راته رسي هغه به راته رسي چې کوم تقدیر کې صحیح لیکلي، بیا په احتیاط باندې موږ څه نه کېږو، بچ کېږو نه. نو د مرګ نه به دونه یېرېږو نه، د مرګ نه به دونه چغې نه وهو. وقاتلو دویم حب المال دی ښه. نو دې کې الله دویمه بله واقعه ذکر کوي، بله واقعه دا ذکر کوي چې بني اسرائیلو ته نه ګوري، طالوت پې الله بادشاہ کړ، طالوت غریب او الله بادشاہ کړ. نو دا فکر سوچ مه کوئ یاره مال به لاړ شي، غریب بشم. د محبت د مال د وجې د دین احکام څه کوئ مه پرېږدئ. الله فقیر بادشاہ کوي او بادشاہ څه کوي ګدا کوي، خزانې د الله څه وسرې دي. دا الله دویمه واقعه ذکر چې دا ګوره په احکامو کې رکاوټ واقع نه شي. وقاتلو جهاد وکئ فی سبیل الله، مخکې الله واقعه ذکر کړه چې د مر نه تختې نو تختېدی نه شي، نو اوس الله و حکم ذکر کوي. اته یو تمهید، وقاتلو فی سبیل الله، جهاد وکئ د الله په لاره کې. وعلموا پوه ان الله سمیع چې الله اورېدونکی دی اقوالو لره، عالم دی په افعالو باندې، افعال الله ته معلوم دی، اقوال الله اوري. بیا الله ترغیب ورکوي، مخکې جهاد بالنفس شلو، اوس ترغیب ورکوي جهاد بالمال ته. من ذا الذي څوک دی هغه یقرض الله چې قرض ورکړي الله پاک ته، قرضا حسنا ښکلی قرض، ښکلی قرض دا چې په اخلاص دی ورکړي. فیضاعفه له اضعافا کثیره، الله به ولې ډبل کي په ډبل کولو ډیرو سره، په ډبل کولو ډیرو سره. حدیث کې وسه راغلی ښه، یو حدیث دی نبی علیہ السلام وایي تاسو کې یو کس کجوره خیراتی ورکړي الله یې بخیل اس قبض کوي، او الله یې داسې تربیت کوي لکه په تاسو کې یو کس ته اسپې د بچي تربیت کوي. دا کجوره د احد د غره عمره ډېره، یو کې غر راغلی ریسکاندلوي سه یو روایت لیکلی د احد غره عمره دومره یو کجوره ډېري، یو نوڼی د غره عمره غټوي. نو بیا د احد غر 4.5 میله اوږد دی، په بعض ځایونو کې 2.5 میله پلن دی. هغې د تله کېده او کجورې ته جوړوه، کروڑونو کجورې ته جوړېږي. یو کجوره د چا عمره غټوي د احد د غره عمره. نو د احد د غر څومره کجورې دی، په یربونو کجورې ده، احد د غره نه جوړېږي. الله وایي مال یې قرض راکوي ښه. دا الفاظ یهودو واورېدل، هغه وایي ان الله فقیر ونحن اغنیا، الله محتاجه شوی زموږ نه قرض غواړي. او چې نیک سړی او مسلمان سړی هغه د شرم د وجې خولې راشي. داسې مثال دی، پلار زوی له 10 روپۍ ورکړي او وی بچي 1 روپۍ پکې قرض راکړه، هغې د سینې څه جوختې کې نه در کوم، پلار یې دې خفه شي، ګوره زما زوی دومره کنجوس دی، 10 روپۍ مې ورکړه یو پکې قرض نه راکوي. او چې پوه غونده هوښیار زوی پلار یې ولې ورکوي، هو ټولې واخله بابا دا خو ستا پیسې دي، هغه ته خوشحاله شي نور یې ولې ورکړي. زموږ مثال د ماشومانو دی، الله پیسې راکړي دي وایي بیا پکې دا 40 روپۍ ماله راکړه، یو پکې قرض راکړه. نو دې کې سړي له شرم ورشي چې الله دا خو ستا پیسې دي، ستا دولت دی او ته زما نه قرض غواړې، سړی وشرمېږي. او چې یهودي غوندی نو الله غریب شوی دی او الله ته قرض ځکه ویلی یو امانت دی ښه، امانت چې هلاک شي په هغې تاوان نه وي، څه نه وي. ما تعالی دا کتاب امانت درکه او ستا نه ورک شولو، زه نه تاوان نه شم اخیستی. یو قرض دی، قرض پتا تاوان دی، قرض که ته هر څه وکړې که هلاک یې کو استهلاک یې مال بېرته څه کوې، الله وایي ستا دا پیسې ما ته قرض شولې زه بیا دله بېرته در کوم، او یا منافع به هم پسې در کوم ښه، یو په 200 او په کروڑونو بېله در کوم. نو زمونږ د الله په وعدې علیاذ بالله یقین نشته دی. چې مزاربت والا راوځي، مزاربت والا څه خو غلو دې ټولو مولیانو څه پیسې کوي ښه. موږ ورته نارې والې لکه دا سودي معاملې دي، دا مزاربت نه دی. وایي د کراچۍ مفتي صاحب جایز کړی هم سم کار یې د باندې وکړو چې نه ویې وړلې، موږ یې نه منل، د کراچۍ مفتي نه منل، ټولو مولیانو نه ویې وړې ښه. او تعجبه غونده دلیل به ورته ویل، یاره پیسې د هر چا څه وسره دي، خو دا نیکه کپني ده، دا د نیکانو پیسې چلی، د بدانو نه چلی. بس مفتي صاحب صاحب خپلې نه وي، پردی به وله راټولولې. یو مقتدي ته وایي قرض راکړه، بل ته وایي لکه پردی سره ورکړې، خپلې د سترۍ خو ورې که نو پردی وله راټولې، نو پردو خلکو نه پې ویوړې. اوس ورته وایي دا مزاربت دی، دا مزاربت نه و، دا سود و ښه، چې چا نه ورکړي په زور یې ته واخلې، ما له خپلې پیسې راکړې څه شي مزاربت.
مضاربت خو دې ته وایي چې هغه کې معینه څه ګټه او حصه مقرر دي، چې یا به 3 راکړې یا به 4 راکړې. دې کې څه هوا وه ښه 10 لکه به ورڅه کېښودلې، نو په هغه 10 لکه به 15,000 واپس ورکړي. سړی به نیم ګټېده، ګوره 15,000 منافع راکړه. خو لا چلولي نه دي، دا په خپلو پیسو کې ورکړي. 15 کم 10 لکه به ځان له واخیسته او 15 به پکې دله واپس ورکړي. سم سړی به نیم غټېده، چاته به کتلم نه ښه ته موټر کې بسولو، چاته به کتلم نه. نو دې مضاربت ته مونږ خوشحالي وو. اچھا الله مالې په مضاربت را کوي چې سمې ګټې له درکړم، هلته نه ورکوو ښه هلته نه مولا ورکوي نه مې ورکوي. یاره زه غریب یم ښه زه غریب یم. نو الله سره پیسې خرڅ کېدی، حج پې وکوي، عمره پې وکوي، جماعت پې جوړ کوي، مدرسه کې ورکوي. چې الله تعالی سمه نه په در کې چې پې موړ لګي ښه په دنیا کې به دې پې موړ کي ډېر شی به در کې ښه کم شی چې خرڅ کېږي هغه ډېرېږي. دا به له وروسته یاد راشي هلته به ته وضاحت وکړم. دا غواګانې او میخې دا لالیږي څومره ډېرې دي، او دا سپی څوکه لالۍ سپی څومره کمې دي. سپي ډېرې دي که غواګانې ډېرې. کم شی چې خرڅ کېږي هغه کې برکت وي، کم شی چې نه خرڅ کېږي هغه صحیح بې برکت وي. الله یو مال قرض را کوي، الله به له ډېر ډبل کړي. او دا مه وایه چې زه به فقیر شم، دا د مخکې دلیل دی ښه هذا که دلیل ساوي لیکلي والله یقبض و یبسط. الله روزي تنګوي او پراخوي. څه مطلب؟ داسې مه وایه چې زه پیسې خرڅ کوم نو ځان له به څه کوم، ځان له به څه کوم. پیسې یې خرڅ کړي الله به څه درکړي ډېرې درکړي. دا جبونه زموږ نه دي، دا دغه دي ټنکۍ مثال دی ښه ټنکۍ چې ریته شکړه مالک ورته ګوري بیا ورته موټر ولګوي. یاره ټنکۍ کې ضرورت دی اوبو ته ټنکۍ تشه ده بیا به یې ډکوي. او چې ټنکۍ نه تشه مالک وایي پکې اوبه شته بیا موټر نه لګوي. دا ټنکۍ او جبونه تشوي الله به نورې درکوي ښه او چې نه لګولې بیا الله نه درکوي. ښه وإلیه ترجعون او خاص الله ته به واپس کېږئ. وإلیه ترجعون الله ته به واپس ځې ځان له تیاری خو وکړه که نه چې الله ته ځې نو ځان له مخکې دوخه خو ولېږه. الم تر الی الملأ تا نه دي کتلي یو جماعت ته الله یو واقع ذکر کوي ښه مخکې واقع ذکر کړه چې د جهاد نه د مرد د وجې مه تښتئ، مرد الله په اختیار کې دی. اوس دا ذکر کوي چې ته پیسې نه خرڅ کې او د فقیرۍ نه یېرېږې. دا فقیري او مالداري د الله په اختیار کې ده. الله به داسې فقیر کې ښه دا د الله قانون دی چې فقیر باچا کوي او باچا څه کوي سابق والله یقبض و یبسط. مخکې الله ذکر کړه چې الله روزي تنګوي او پراخوي. وفیه دلیل انه قابض و باسط. په دې کې دلیل الله ذکر کوي چې زه ته روزي تنګوم او پراخوم. بأنه یؤتی الملک الفقیر ویأخذه عن الامیر. الله باچاهي فقیر ته ورکوي د مالدار نه اخلي. علم تعالی تعالی نه کتل تفسیر حقانی الحدیث او حقانی تفسیر لیکلی چې دا واقعه د عیسی علیه السلام نه 1100 کاله مخکې شوی قبل المسیح دا واقع شي. تعالی نه کتل جماعت ته بنی اسرائیل من بعد موسی د موسی علیه السلام نه وروسته وقبل عیسی او د عیسی علیه السلام نه مخکې اذ قالوا النبي له کله کې دی خپل پیغمبر علیه السلام ته وي شمویل علیه السلام. صحیح قول دار کې دا شمویل علیه السلام یو قول پکې د شمعون علیه السلام د یو د یوشع علیه السلام دی. صحیح دار کې دا څوک شمویل علیه السلام ای با اصلا مقرر که زمونږ دپاره ملکان بادشاه نقاتل فی سبیل الله کې د الله په لاره کې جهاد وکړو. فقال پیغمبر علیه السلام ورته وایي فهل عصیتم الله تقاتلوا. دا را مخکې کوي دا عصا فعل د افعال مقاربت نه تومې اسم دی الله تقاتلو خبر دی. فهل عصیتم الله تقاتلوا قریبه را کې تاسو به جهاد ونه کوي. او دا مین کې ان کتب علیکم القتال جمله مستانفه را شر ذکر دی او جزای سره حذف ده. ان کتب علیکم القتال فلا تقاتلوا دا من کې جمله مستانفه شوله. خلاصیتم الله تقاتل قالو دیوی وما لنا سمانه دی موږ لره الله نقاتل فی سبیل الله کې د الله لاره کې جهاد نه کوو. سمانه دی اس معنی نشته او حال دار چې موجب شته څه شته معنی نشته. موجب دار حال دار وقد اخرجنا من دیارنا موږ استلی شوي د خپل کورون او ابناینا او د خپل زامنونه. دا موجب د قتال موجب د قتال شته او معنی نشته. فلما كتب عليهم القتال کله چې په دې جهاد فرض شلو تولوا دی اعراض وکړو الا قليلا مگر لږ کسان منهم لدینا والله علیم الله پوه دی بالظالمین په ظالمانو باندې.
دی موږ له بادشاه مقرر که جهاد ته تیار. وقال لهم نبیهم وی دې ته دوی نبی علیه السلام ان الله قد بعث الله مقرر کړی دی لکم معنا لنفیکم لام د نفی دپاره ستاسو د پیدې دپاره طالوت ملیکن بادشاه وکان رجلا سخا دا خړوبونکي کس و یا دباغ رنګ کوونکی و غریب سړی و دی بادشاه دی. قالو دی دوه اعتراض وکړو انا یکون له الملک کیف یکون له الملک نو د بادشاهي به څنګه راشي علینا په مونږ ونحن احق حال دا چې مونږ ډېر حقدار یو بالملک په بادشاهي باندې منه لدنا دی خو په هغه خاندان کې نه دی چې خاندان کې بادشاهي را روانه ده دی خو غریب خاندان سره تعلق لري. او بل دا اعتراض یې وکړو ولم یؤت ساعة من المال دله نه ده ورکړه شوې پراخي د مال دی خو خان او نواب نه دی دی به څنګه بادشاه کېږي. قال پیغمبر علیه السلام ورته وي څلور سبب یې ورته ذکر کړو چې څلورو سبب اوس دی بادشاه کېږي. ان الله اصطفاه علیکم بېشک الله دی غوره کړی په تاسو. یو سبب دا دی هغه څوک به بادشاهي کوي چې هغه صحیح غوره یو نیکي الله غوره کړی. او دویم سبب وزاده الله دی غوره زیات کړی دی بستتن په اعتبار د فراخۍ سره فی العلم په علم کې الله فراخه علم ورکړی. هغه څوک به بادشاهي کوي چې د هغه دیني او دنیوي علم یې صحیح سیاسي علم یې په سیاسي امور هم پوهېږي او دیني علم یې مسری د الله په ځمکه کې د الله نظام راولي نو دا علم زیات دی. او دریم سبب وزاده بستتن فی الجسم الله دله زیات کړی په اعتبار د پراخۍ د جوسې سره جوسې له ښکلې ورکړي. هغه څوک به بادشاهي کوي چې هغه مضبوطې جوسې والی چې دشمن تیریږي. قال ابن کثیر منها هنا ینبغي دې ځای نه دا مناسبه ده ان یکون الملک ذا علم چې بادشاه به عالم وي و شکل حسن ښایسته شکل به وي و قوت شدیدة سخت طاقت والا به فی بدنه و نفسه بدن میں هم طاقت لري او زړه به هم وي. ځینې سړي بدن غټ وي خو د چرچڼي هم زړه پکې نه وي هېرېږي نو بیا به څه کوي بیا دښمن هېرولی شي وجود بیا هم ښه مضبوط وي او ښه زړور به وي زړوله خبره به کوي. خلک وایي د لس سپی چې غاپ یې نه نو لکۍ خو نیغه وړه که نه او که نه لکۍ یې ښکته کړې او دښمن څه ویرېږي نو دښمن چې هېرېږي د دې علماو نه هېرېږي د الله غوره کړي م دي او دې له الله علم هم ورکړی او دې دا غټ غټ پټکي والي دې نه دښمن سم هېرېږي تش لاسونه یې د طالبانو او مولیانو سره چاکو هم نه چېرته میلمه له سیف سړی راوړي یو ته یې چاکو یو سم نه وي چاکو هم ورسره نه وي کې سیف یې سړی کټ کړي او دا دښمنان دې دونه هېرېږي ګمرې نه راتلو په کراچۍ رالو نو هغه سړي زما په دې سره کیمره کې دغه کېښود هلکه په دې پټکو کې څوک بمونه نه ږدي د خدای ځناوره نو بس یو طرف ته په خیر علی وي د عمرې نه راله بل طرف ته د پټکو نه هېرېږي پټکو باندې رالالې ښودلې کېدې کې خو بېچېرته څه ایښي نه نو دې پټکو نه دښمن هېرېږي نو داسې کسان بادشاهان کوي چې دښمن ته هېرېږي دباوي دي او څلورم سبب والله یؤتي ملکه من یشاء الله ورکوي بادشاهي هغه چاته چې ارادې شي دا څلورم سبب. والله واسع الله فضل فراخه دی علیم الله پوهه دی. دا څه په تفاسیر ابن کثیر لیکلي کې دی نه معلومه شو چې بادشاه به عالم یو ښکلي شکل والا به او قوت به بدن کې به هم قوي او په زړه کې به هم صحیح په زړه به هم قوي بدن باندې هم قوي په زړه به هم قوي. وقال لهم نبیهم وی دوی ته د دې نبي علیه السلام دوی موږ له نښه پکار ده نښه د بادشاهۍ دار علامه ایات یکم التابوتو کې راځي به تاسو ته صندوق تابوت پالوت وزن دی توب نه توب رجوع ته وایي صندوق ته تابوت ځکه وایي فانه لا یزال یرجع الیه ما یخرج منه مظهري لیکلي چې کم شی ته نه وځي هغه ته بیرته واپس کېږي جامع مامې ته خلک راوباسي بیا پکې ږدي تا به یتوب رجوع ته وایي لانه لا یزال یرجع الیه ما یخرج منه چې څه ته وځي یخرج منه او ته بیرته واپس کېږي ځکه ورته تابوت وایي. صندوق به راځي فیه سکینة په هغه کې به دل جمعي من ربکم د جانب طرف تاسو نه او په هغه کې به تبرکات بقیة ما بقیه څیزونه وي اما د هغه نه ترکه آل موسی چې موسی علیه السلام پرې کړي آل زاید دی وآل هارون او هارون علیه السلام پرې کړي د هغې هغه تبرکات به پکې تفسیرونو لیکلي دي. عبدالله بن عباس هما سودی صاحب او قتاده صاحب اکرمه صاحب ربیع بن انس صاحب نقل کړی اس تابوت میں دو تختیاں
اور کچھ تختوں کے ٹکڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے عصا اور امامے اور جوتے وغیرہ تھے. دا تبرکات پکې نو ما بقیه تبرکات پکې تحمله الملائکه فرشتو به دا چوت کړی. ان فی ذلک په دې مذکور کې لآیات عبرت او نښه د بادشاهۍ د طالوت ته لکم ستاسو لپاره ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان وئ. خربت ظاهر په سابق بیان و انتخاب الامیر مخکې کې د امیر صاحب انتخاب وشو وفيه بیان و اطاعت الامیر دغه د امیر صاحب اطاعت ذکر کیږي. خلاصه د رکو بعد انتخاب الامیر یمتحن الامیر انتخاب د امیر او امتحان بکیږي بیا اهلی و غیر کې د اهل امارت دی او کنه دی یمیز اهله من غیر اهلی چې اهل امارت د غیر اهل امارت نه جدا شي. لأن الفتح وحصول المقصود یاتی باهله فتح او مقصود حاصلېدل دا په اهل امارت سره دي. سړی اهل د امارت او امیر شي الله فتح ورکوي. ماخذ 249 نوالت تر 251 او 253 د خلاصې ماخذ دی. فلما پس فلا هر کله چې راووت فسلما نه خرجه کړي مصری طالوت او وکانا قیدن دا د ګرمۍ وخت خو بالجنود په لښکرو سره تقریبا 8000 پورې مدارک لیکلي دومره لښکرې وي. قال طالوت ورته وی ان الله مبتلیکم الله پتا سو امتحان کوي بنهرین په یو نهر سره. طالوت خو پیغمبر نه دا خو کوم به وحی شمویل علیہ السلام وعلن طالوت شمویل علیہ السلام ته وحی وشو طالوت اعلان وکړو. معرفي دې لیکل شمویل علیہ السلام پیغمبر هغه ته وحی وشو کدا سی وته وای او دا اعلان وکړو. دا نهر فلسطین دی خو مدارک وغیرہ لیکلي نهر فلسطین دی بین اردن و فلسطین د اردن او د فلسطین په منځ کې دا نهر دی. وهذا النهر باق الى الان ساوی دا نهر اوسم شته یجری بین الخلیل و غزه د خلیل او د غزه خار په منځ کې شهر یو بلد خلیل یو غزه هغه منځ کې دا نهر بهیږي. په دې نهر د باندې الله امتحان کوي. فمن شرب یو عزیمت او یو رخصت وخه فمن شرب منه على سبیل کثرت چا چې ته نه ډېرې اوبه وڅښلې على سبیل الافراط فلیس مني دا خو زمانه ډلې نه دی. نو ګرمي ده که چا پیسه هم ځان موړ کړه د زمانه ډلې نه دی. او یو عظیمت دی عظیمت دار ومن لم یطعمه چا چې اونسه کوي بالکل دا عظیمت دی یو ګوټ هم ته ونه کړو فإنه مني. او رخصت دار الا من اخترفا چې چا چې چونګ راواسته غربتن یو چونګ بیده په خپل لاس دا رخصت دی یو چونګ سکلی شي. عظیمت خدا له چا جوړوي نه کوي رخصت دار یو چونګ وس کوي. فشربوا منه دې د نهر نو به اوس کلی په امتحان کې پیر شروع الا قلیل مگر لک کسان منه ندینه افاس شروع هغه 313 کسانو خو بدر صحابم 313 او دغه طالوت لخر کې چې چا ونس کلی هغه 313 کسانو. فلما جاوزه هر کله کې تجاوز وکړ د نهر نه هوا طالوت والذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی ما هو طالوت سره نو قالو چاویل دغه دوه ترجمې یو ترجمه مظهری کړی دا قال الذين جبونو وبقوا هغه کسانو چې بوزدلو او د نیر نه دی خو پاتې شو هغه ویل الذين جاوزوا هغه کسان چې پوری وتی وي تاسو پوری وته خپل کار کوي مونږ جهاد نشو کولای دی خو پاتې اجي چاو بس کلی او دی خو پاتې شو. دا مظهری دا سلی کلی بیان القرآن او معرفي حدیث ابل چا وضاحت کړه خپل وضاحت ته چې دا څوک پوری وتلیو نو دا دوه قسمه خلکو یو خو ضعیف او خو پاتې شروع چې دا پوری وتل یو اکمل الایمان والو یو کامل الایمان والو. نو پوری وتی څوک کامل او څوک اکمل نو قالو وی دا کامل الایمان والا پوری وتیو ایمان اکمل نو کامل دې سره خپل قلت فکر شو. نو قالو دی ویل طاقت نشته طاقت لنا زمون دفاره اليوم ننذي بجالوت رجالوت بقتال جالوت و جنوده دغه د لخرو د قتال زمون طاقت نشته. ولی تعدادهم يتجاوز عن 100,000 یو لاکو ناقیزیت معرفي دي لیکلي یو لاکو نزيد 100,000 سل نه زیتو او دې ټول 80,000 اوسو یا 80,000 یا پورې قول پکې دي او چې پورې وته هغه 313 اوسو 313 د یو لاک سره مقابله کولې نو دغه پوری ودی خو
ایمان یې دومره کامل نه و، د خپل قلت غم شو ورسره. وقال الذین وی هغه کسان چې هغه اکمل الایمان ولدي یظنون چې یقین یې کو انهم ملاقو الله کې دي د الله سره ملاویدونکي دي. دا کم خبري دي، کم خبري په کثرت دلالت کوي. کثرت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، قرآن دا سمانا کری کم من فیاتن خلیت، کثرت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں، کثرت صدا سی شوی دی. کم من فیاتن دا فیات جماعت تا واحد ولا نشتری سبو تباسل لکل لا واحد له من لفظی ډیر کارت دا سی شوی من فیاتن خلیلتن چلک جماعتی غلبت غالب شویر فیاتن کثیرتن په ډیر جماعت باذن الله د الله په حکم سره. دا غم مکوي چې مونږ لګ جماعت له الله سره ور کوي غلبه ور کوي. ولی غلبه ور کوي؟ دلیل یې دار والله مع الصابرین، الله د صابرانو سره دی. والله مع الصابرین ومن کان معه نصرة الرب فلن یغلب علی احد. چا څه کې د رب نصرت دی هغې څوک هم نشي غالب کېدلی. نو د الله د صابرانو ملګری دی، صبر وکړئ نو الله به دله غلبه درکړي. او کثرت څه داسې شوي دي. ولما برزو هر کله کې دی ظاهر شو، برزو معنا خرجو، دی راووتل لجالوت لقتال جالوت، جګړې د جالوت و جنوده او لښکرو د جالوت ته. نو دې دعا وکړه ربنا ای زمونږ رب افرغ علینا صبرا، موږ صبر راتوي کې. صبر تشبیه د اوبو سره ورکړه، بیا صبر ذکر د اوبو نه دي ذکر، دا کومه استعاره ده؟ بالکنایا د اوبو سره مناسب داري چې سړی په ځان راواړوي. الله د اوبو په شانې مونږ په صبر کې د سر نخپو پورې پټ کړي. صبر کوم صبر سر نخپو پورې پټ کړي. دویمه دعا یې دا وکړه وثبت اقدامنا علی القتال، زمونږ قدمونه په مقابله کې ثابت کړي. او درېیمه دعا یې دا وکړه وانصرنا علی القوم الکافرین، زمونږ سره نصرت وکړي د قوم کافر په مقابله کې. فهزموهم دی شکست ورکړه جالوتینو ته باذن الله د الله په حکم سره. وقتل داود او داود علیہ السلام قتل کو جالوت کافر قتل کو. واتاه الله الملک، الله داود علیہ السلام ته بادشاہي ورکړه. والحکمت او نبوت ورکړه. حکمت معنا دی په نبوت سره کړي. بیان القرآن یو کس له چې نبوت او بادشاہ ورکړه چې هغه ته خلافت الهي وایي. وعلمه تعلیم ولا ورکړه مما د هغه نه یشا کې د الله اراده شي. تفسیرونه لیکلي داود علیہ السلام نورونه موخه جش پک سرونه هغه مسوسره دي. داود علیہ السلام پکې کشر رور دی، په لاره کې کاڼي دي. کاڼي ورته وایي مونږ ځان سره واخله او مونږ به جالوت وجنې. کاڼي ورته وایي کې جالوت مقابلې ته راووته. داود علیہ السلام ورته راووته، کشر هلک کاڼي وسره دي. هغه وایي ته خو داسې راوته چې څوک سپی ولي په کاڼو، یو تر سپي نه زیات درسته کاڼي یو باندې وشته بل باندې لاړه مردار شروع په کاڼو الله مردار که. الله داسې کوي. نو داود علیہ السلام جالوت مړ کو، الله بادشاہي ورکا او نبوت ورکو. دا واقع الله ذکر کړه چې تاسو مخکې دا و چې دغه نه سړی ریده د مرګ نه. الله واقع ذکر کړه چې د مرګ نه څه کېږي؟ مې ریږي د مرګ نه. او دا دویمه واقع الله ذکر کړه چې د فقیرۍ نه مې ریږي. ګوره طالوت فقیر او الله څه بادشاہ کو، او الله ولې به غلبه ورکړه او دومره دشمن یې څه کو غالب کو. موزلی ځان کې مراولي. اوس د دې حکمت ذکر کیږي، د جهاد حکمت. هغه جهاد ذکر کا وسه حکمت ذکر کیږي. ابل او متایات ویل یو بل آیات ته را مخ کې کوي. ولولا سورہ حج آیات ولولا دف الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيوم صلوات ومساجد یذکر فی اسم الله کثیرا. کله د جهاد په وجه د کافر نه د پکولې. نو دا موسی علیہ السلام په وخت کې به د هغې عبادت خانې ورانې شوې، او د عیسی علیہ السلام په وخت کې به د هغې عبادت خانې وران شوې، او د نبی علیہ السلام په وخت کې به جوماتونه وران شوې، ذکر مرکزونه به وران شوې. دا د جهاد په وجه آباد دي. دا مدرسې به ورانې شوې، ذکر مراکز به وران شوې. دا د جهاد برکت. او که دا وران شوې نو بیا به څه شوې؟ اوس خو دا خلک کوئی جوماتونه دې وران شي او مدرسې دې وران شي. د کافران پیسې راکړي، څه راکړي؟ جوماتونه دې بند شي خو چې پیسې میلاو شي، مدرسې دې بندې شي خو چې پیسې میلاو شي. نو د آیت کې الله فرمایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. الله په دې مسلمان سره کافر نه ده پکولی، بعضې په بعض ته ځمکه به پاسیده شوې.
جماعتونه وران شو، خو دا ځمکه د چا د وجه باده؟ د ذکر د وجې. ذکر او اذکار به ختم شي، دنیا به څه شي؟ ورانه شي. نو که الله د جهاد د وجې کافر نه ختمولی، دنیا به ورانه شوي. د کفر مثال له کینسر دی. کینسر به اپریشن کوي، نو چې اپریشن یې نه کوي په ټول بدن کې څه کېږي؟ دا خورېږي. ولکن الله ذو فضل، الله خاوند لوی فضل دی په عالمو باندې. دا روسیانو څه چې دی افغانستان والا مسلمانانو جهاد نه کړی، نو روس په دا پاکستان اوس پخوا قبضه کړی، پاکستان پسې راغلی و. دارنګې دا یهود او نصارا چې راغلي، جنرال حمید ګل صاحب وي افغانستان یې ټکانه ده او پاکستان یې سره نشانه ده. دا ځان له مورچه چې کتلې وه، دې نه پاکستان ګوله باري کوم. الله ذلیله کړه، الله ذلیله کړه. نو چې افغانستان ته رال نو سپر نه څه جوړ شو؟ صفر. یو شاعر شعر دی، اذا اراد الله اهلاک نملة سمت بجناحیها الی الجو تصعد. الله اراده وکړي چې یو کله میږی هلاکوي نو وزرې ورکړي، نو بهروال وځي. نو چې الله کافرو د هلاکت اراده وکړي افغانستان ته راولي. مخکې برطانیې دومره حکومت و چې په 24 غنټې کې په نور نه پرېوته، هغه الله افغانستان ته راوسته، شکست یې وخوړو. بیا روسیان راله، هغې شکست. اوس ټول کافران راله، یو یا ځوانه سره بله 40 ملکونه الله ټول له شکست ورکړو. نو بس الله یې دلته راولي، شکست له ورکړي، نور ملکونه ته الله بچ کړي. یعنې دې خو ډېرې غلط ارادي، دا په کم نیت باندې راغلي. بس الله ته پته کېدي په کم نیت راغلي، او د مشرانو ته هم ښه پته کېده په څه نیت راغلي دي. اوس ویلی نه شي، خبره پټوي. نو داسې نه شي ویلی چې په ما پسې راغلي، خو یاره ما بچ کړه نو کې نور څه کې هغه به کې. نو دا د الله فضل دی په عالمو باندې. دا لږ لږ مسلمان کمزوري مسلمانان غالب کړي، او لوی طاقتونه له څه ورکړي؟ شکست ورکړي، الله ته نور مسلمانان خلاص کړي. تلک آیات الله، دا قصې مقصد ذکر کېږي. عبدالحق دیلوي صاحب په حقانی تفسیر کې یو ځای کې لیکلي، الله واقعات ذکر کوي، 3 غرض یې پکې، 3 حکمت. یو اثبات د رسالتي، دا واقعه چې الله ذکر کړنو، نبی علیہ السلام خپلته نو چې طالوت جګړه لیدلې بیانولې، په عقل څه نه کېږي، معلومیږي نه. کوم استاد نه ویلې نه، که استاد نه ویلې هغه استاد به اوس معلوم وي. اب جلسو کې اعلان کولې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زما شاګرد دی. چا شاګرد چې نحو میرم وي، ښه نو استاد اعلان نه کوي پلانې مې شاګرد دی، او د نبی اسلام غونډه شاګرد دی، رسول ته نوته ربار څه نه کوي، نه راوځي. دغه استاد هم نشته. دا ته څوک بیانوي؟ الله بیانوي. چا دا چې الله بیان کوي هغه پیغمبري، نبی اسلام پیغمبر دی. بل کافر لب کې دمکی چې کافر سم شي. جالوتین څنګه تبا شو؟ دا واقع حکمتونه کې قرآن خپل ذکر کوي. ښه مخکینی کافران چې الله تبا کړي، داسې به تاسو هم تبا کړي. په مسلمان ظلم مکوئ. او دریم حکمت ته کې مسلمانانو لپاره تسلی، خوانو مسلمانانو څومره سختی تیرې کړې وي، تاسو د هغې تقلید وکئ، صبر وکوئ. ښه تلک آیات الله، دا د الله آیتونه دي. نتلوها علیک، مونږ یې پتا لولو بالحق په رښتیا سره. او په چا چې الله لولي هغه پیغمبري، ته پیغمبري. نو دا یې نتیجه شوه، وانک لمن المرسلین، بېشکه ته خامخا د رسولانو علیهم السلام نه. بس.